أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمندو مینوالو، تاسو ته هرکلی وایو هم پښتون رمضان المبارک ټرانسمیشن په خیر رمضان کې. زه تاسو خپل ارباز خان او زه مومنه خان. او جی مومنه جی نن د خیره چې کومدانو وشتمه روزه شو. جی بالکل عبادت شپه تیر. عبادت تاسو کړو بیګا؟ جی بالکل تاسو کړو؟ مام کړو جی بالکل کړو. او زه خو کنه اکثر زما د عادت ته چې زه یو مونږ کوم صلات الحاجات تسبیح هغه چې تقریبا 300 مرتبه درېما کلمه پکې وهل کیږي. هغه تقریبا یو نیمه غنټه پکې لګي. خو هغه ګوره داغي په باره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په کې دې شنو هر مونږ نه پس کوي یو صلات قدم نوي. سوري کنټینیو. نو کدا څه نشي کولای نو د خیر د ورځ کې یو ځل قدم نشي کولای نو د هفته کې یو ځل میاشت کې یو ځل کال کې یو ځل کدا هم نشي کېده نو کم از کم په ژوند کې خو یو ځل لازمي وکړي. او د دې ډېر فضیلت دي، د دې ډېر برکات دي. نو ما خو بیګا کړی دی او ان شاء الله د خیر اراده مې ده چې دا نور څومره یو صلات الحاجات منظم وی کنه صلات التسبیح ما به صلات التسبیح وی ور او هغه کې تقریبا صلات التسبیح کړی او یو صلات الحاجات هم تقریبا هغه دوه نفل چې ادا کیږي او دی او خدا صلات التسبیح یادوم دي کې تقریبا 300 پیرا چې کم دینه مونږ درې کلمه وایو. جی جی بالکل څلور رکعاته باندې بس اوس تاکرات به یو کم دیشم باندې کنه 29 رمضان بس یو بلش په پاتې شو د خیره.
نو بس دغه دوا ده چې الله تعالی دې مونږ باندې خپل رحم وکړي او بس چې کوم دې زه خو بیا دا خبره کوم چې دا میاشت داسې زر تېره شوه او قسم دې دومره زر تېره شوه بالکل پته ونه لګېده او بس خپلو مینهوالو سره زموږ ډېر ښه وخت تېر شو او تاسو مونږ سره څنګه وخت تېر شو تاسو زموږ دا پروګرام انجوای کو یا دې کې مطلب که څه داسې مونږ خو کوشش هم دا کړی دی چې مونږ انفارمیشن سره لږ تاسو ته انټرټینمنټ هم درکو نو په دې کې مونږ څومره کامیابه شوي یو د دې به تاسو مونږ ته خامخا فیډبیک راکوئ تاسو اختر څنګه تیریږي اختر کې مطلب څه مصروفیاتي کور کې تیریږي یا او اختر خو چې کوم دی نو هغه بس زیاتر همدغه وي چې مونځ وکړو بس بیا خپلو خپلوانو سره ملاوېدل وي او بس د اختر خو خوشحالي د اختر به پخوا به چې کله مونږ واړه به نن سبا خو خلک داسې کوي چې بس اختر مونځو کې بیا واپس وده شي دا خو نن سبا د خلکو یو دغه دی خو ما په خیال چې د اختر ورځ هم ډېره د برکت ورځ وي او پکې کې چې کوم دی نو د خپل چې کوم هغه ملګري یا هغه رشته داران کوم چې د دنیا نه رخصت شوي دي د هغوی هم لږ یاد ساتئ او اکثر مونږ چې کوم دی نو قبرونو ته هم ځو او مونږ هم دا مونږ خپلوان چې کوم قبرونو یې هلته دوا کوو نو بهرحال الله مو خوشحاله ساته او بس پهله داسې وکړه نه چې څوک چا نه خفه و نو بس اختر ورځ راتله او ټول یو بل کورونه تلو او هغه خفګان چې و که نه هغه به ختمېده بالکل د اختر ورځ هم داسې پکار ده که نه چې تاسو خپلو کې ډېر هم خفګان وي څه ګیلې وي نو بس هغه چې د اختر کې چې خلا ورغاړه وځي او غاړه ورکړي نو هغه ټولې ګیلې شکوې چې کومې دي که هغه ختمې شي بالکل جی نو نن موږ سره چې کوم دی نو څه دي په پروګرام کې جی پهله خو موږ به کچن خپل ایډ کو پروګرام کې ځکه چې هغې نه بغیر زموږ پروګرام چې دی انکمپلیټ دی جی افرا صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه تاسو خیر دی تاسو خیر الحمدلله څنګه چل دی افرا صاحب خیر دی سره افرا الله صاحب ته عبادت وکړو او ولې نه چې دلته نه لاړ شم ټایم ملاویږي شپې نه اکثر نه تاک رات عبادت او تا کړه عبادت مې وکړو جی جی نن موږ څه پخاو نن به زموږ کچن کې جوړیږي جی بټر چکن جی دا بیسیکلی انډین ډش دی خو په یو کې دا ډېر هغې لایک کوي کوم د لندن خلک دي که نه هغې دا وکړي چې دا زموږ ډش دی وایټ کړای په شانتي او دا هغې په شانتي بونلیس چکن وي دی کې خو د دې پروسس لږ بیل دی دې کې چې کوم ګریوي وي هغې چې کوم ویجیټیبل دي پیاز ټماټر او دا شنه دڼیا نه دا به پوره ډنډیانو سره هر څه بوایل کوي ادرک لسن چې بوایل شي هغې نه پس په د دې پیسټ جوړو بیا به په دې کې ایډ کوو اوکے اور دا مونگا جوڑو شمع بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل 4 نسلوں سے مقبول ترین انتخاب ہم منا رہے ہیں 62 سال کے اختتام پر کامیابی کا جشن اگر سرا سرا تاسو زمونگا کچن سیٹ اپ چ گو رہی دا شیزی کچن اینڈ انٹیریئر طرف نہ دے دا کل شانت فرنیچر زمونگا سیٹ باندھی چ گو رہی دا بیلاز انٹیریئر طرف نہ دے اور زمونگ پروگرام کے تعاون کرے دے زمونگ سرا عمرز الیکٹرونک تاسو ټولو یو جهان مننه جی بشک او ما په خیال چې یو وړوکی شان بریک والو جی او د بریک نه پس بیا راځو تاسو په خدمت کې بخیر رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان ویلکم بیک هم پښتون رمضان ټرانسمیشن په خیر رمضان کې اوزل بیا مونږ تاسو ته هرکلی وایو او مونږ سره کچن کې دی افراسیاب جی افراسیاب مونږ څه پخاو جی مومنه زموږ کچن کې اوس پخېږي بټر چکن هانډي او د دې چکن دی ما میرینیټ کړی دی او ګریوي مونږ بلینډ کړې ده چکن میرینیشن دپاره مونږ 100 ګرام یوګرټ اخیستی اول 500 ګرام بونلیس چکن 100 ګرام یوګرټ هغې کې 1 ټیبل سپون لیمن جوس 1 ټي سپون ګرمه مساله 1 ټي سپون د دې چې کوم اچاري هانډي مساله د هغه مونږ پکې اډ کړې ده او دنیا او زیره پاوډر مونږ دې کې اډ کړی دي او دا مونږ جوړو شمع بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل شمع کا گھرانہ صحت مند اور توانا جی مینا والو نو مونږ راغلیو خپل فائنل راؤنड کې نو ځکه چې دا ټول لکه اردو سپیکنگ دی نو میں اردو میں ہی بات کروں گا تو ویورز فائنلی جس گھڑی کا انتظار تھا وہ گھڑی آ چکی ہے اور وہ گھڑی ہے جناب آج کی فائنل جو ہمارے مدت رسول نعت خوانی کا جو سیگمنٹ ہے اس کا عنوان ہے تو آج جو ہے نا وہ ہمارے جو فائنل راؤنڈ کے جو فائنل ہوں گے نا
उनको हम देंगे हमारा बम्पर प्राइज जी 42 इंच की एलईडी वो भी सकून की तरफ से। सकून की तरफ से। क्योंकि सकून का कहना है से नो टू सेल्फ मेडिकेशन, सुकून से पुरसकून। पाकिस्तान फर्स्ट एंड ओनली वेलनेस ब्रांड। खाना और पीना नहीं, सिर्फ लगाना है। सकून से होगा हर घर पुरसकून। पाकिस्तान ओनली ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड वेलनेस ब्रांड, सुकून से पुरसकून। पुरसकून, जी हाँ। और मेरा ख्याल है कि जजेस साहब आज हाँ आप भी पुरसकून हो जाएंगे क्योंकि काफी प्रोग्राम्स में वो एक क्यूरियोसिटी तो रहती है ना, तजस्सुस व्यूअर्स को भी रही होगी, आपको भी, कि कौन हमारा फाइनल जो है ना वो विनर होगा। मेहनत सब बच्चों ने बहुत की है, बहुत मेहनत की है, लेकिन वो क्या है कि गेम का असूल है ना कि एक को तो जीतना ही है। तो बहरहाल आज हमारे कंटेस्टेंट्स आ चुके हैं, तैयारी मुकम्मल है। जी, हमारे साथ सैयद आकिब गिलानी और मोहम्मद नुमान आरिफ मौजूद है इस टाइम। तो देख लें, आज फाइनल राउंड है, मेरा ख्याल है कि कोई जो है ना कसर नहीं बाकी रहनी चाहिए। आज हम इनसे एक्सपेक्ट भी यही कर रहे हैं, है ना? आज गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आज तो वो कहते हैं ना सर धड़ की बाजी लगा दें। लगा दें। बिल्कुल। चलें जी, स्टार्ट तो, लें? हम स्टार्ट करेंगे जी, सैयद आकिब गिलानी साहब से। जी। बेमिसल है कौनैन में सरकार का चेहरा, बेमिसल है कौनैन में सरकार का चेहरा। आईना-ए हक है शहे अबरार का चेहरा, बेमिसल है कौनैन में सरकार का चेहरा। ऐ खुल्द करूँगा तेरा दीदार भी, लेकिन ऐ खुल्द करूँगा तेरा दीदार भी, लेकिन इस दम है नजर में तेरे मुख्तार का चेहरा। आईना-ए हक है शहे अबरार का चेहरा, बेमिसल है कौनैन में सरकार का चेहरा। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक चीज मैं दोबारा दोहरा दूं, मैं मिस कर गया था कि आज के जो हमारा ये फाइनल राउंड है इसमें 4 कंटेस्टेंट होंगे। पहले राउंड में 2 कंटेस्टेंट आएंगे, ठीक है ना, उसमें से जो विनर होगा, और फिर उसके बाद दूसरे राउंड में 2 कंटेस्टेंट आएंगे और उनमें से फिर जो विनर होगा, तो उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे तीसरी पोजीशन, दूसरी पोजीशन और पहली पोजीशन के जो भी विनर होंगे, ठीक है ना। तो जी हाँ जी, हाँ जी, मोहम्मद नुमान आरिफ। खुशबू है तो आलम
गुल चीदा खुशबू है दो आलम में तेरी गुल चीदा किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़ हमीदा तुझ सा कोई आया है ना जहाँ में तुझ सा कोई आया है ना जहाँ में देता है गवाही यही आलम का जरीदा देता है गवाही यही आलम का जरीदा किस मुँह से बयां हो किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा खुशबू है दो आलम में तेरी गुल चीदा। माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह जी। मुझे लगता है आज मुकाबला बहुत सख्त है। हाँ जी, कैसे गैस किया बनता भी है, सही सर। हाँ जी फाइनल राउंड है। बहुत खूब जी, बहुत खूब। तो मेरा ख्याल है कि हम दूसरे जो हम कंटेस्टेंट्स को बुलाते हैं तो यहाँ पर ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा रमज़ान बख़ैर रमज़ान बख़ैर रमज़ान। वेलकम बैक। हम पश्तो वन रमज़ान ट्रांसमिशन पखैर रमज़ान की ओज़ल ब्यामुंगा तास्ता हर कले वायु जी आफरा से आप जमुंगा डिश तैयार शो जी मोमिना जमुंग बटर चिकन हांडी दागी चिकन कम दे दा बावल मुंगा फ्राई को सीधे फ्राई शी देना पस पद दे बिया ग्रेवी ऐड देखो को बसो ना ऑयल आचो देखी चिकन फ्राई को लपारा मैरिनेशन की ऑयल दे आगा 2 टेबल स्पून दी ओके आओ बिया चिकन ग्रेवी दे दी आगा को 2 टेबल स्पून आगा टेम्परेट मतलब तुमरा ज्यादा ना ऑयल नहीं ना ज्यादा ना पगे सही बता दाव दामुंगा यूज को शमा बनास्पति जी। एंड कुकिंग ऑयल 4 नस्लों से मकबूल मकबूल तरीन इंतखाब। जी। जी तो व्यूअर्स एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम अपने मिद्दत रसूल के फाइनल राउंड में हैं और हमारे जो 2 नए कंटेस्टेंट्स हैं वो भी आ चुके हैं और हमारे जजेस साहिबान भी मौजूद हैं, मोहतरमा जवेरिया तारिक साहिबा और मोहम्मद सिबगतुल्लाह कादरी साहिब। तो सर मेरा ख्याल है कि आज मुकाबला काफ़ी सख्त है आज सख्त है वाकई। क्योंकि जो पहले 2 थे उन्होंने बहुत अच्छा और पढ़ा है। इन्होंने ऐसा पहले नहीं पढ़ा
है ना? आज पता चल रहा है कि फाइनल में तैयारी करके आए। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। नहीं बनता भी है जी, तो देख लें फिर है जी, इंशाल्लाह तैयारी पूरी है। चलें जी, तो हम चलें स्टार्ट लेते जी। हैं। नीलम शहजादी एंड मोहम्मद आर्यान अल खैरी, हम स्टार्ट ले रहे हैं नीलम शहजादी से साहिबा से जी। जी। ज़मीनो ज़बां तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए दहन में जुबान तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए दहन में जुबान तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जी। बहुत बेहतर सा ये लगता है मुकाबला काफी टफ जा रहा है। हम लोग भी वही जी डिस्कस अल कर रहे खैरी साहब, मोहम्मद आर्यान अल खैरी। आर्यान अल खैरी। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, फिर नकीरों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं, आप सा दोनों आपकी नात ही शहजाद का सरमाया है, आपकी नात ही शहजाद का सरमाया है, इस निकम्मे ने तो कुछ और कमाया ही नहीं,
इस निकम मैंने अल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब जी, बहुत खूब, बहुत खूब, ज़बरदस्त। तो जजेस साहिबान, जी हम आपने अपना फैसला मेरा ख्याल है कि महफूज करना होगा, जी बिल्कुल क्योंकि हम अब भी जो है आपसे कलाम जी, हम सुनेंगे। ज़रूर सुनाएंगे, कलाम के लेकिन साथ हम पहले ब्रेक पे बारी- जाएंगे जी। और ब्रेक के बाद जो है हमारे चारों कंटेस्टेंट्स यहाँ पर होंगे और फिर हम उनको जो है ना रिव्यू के साथ साथ तो हम अनाउंस करेंगे कि किसकी क्या पोजीशन। ठीक है जी? जी तो पहले कलाम कौन, मैम आप या? जैसे आप मैं आप पढ़े, मैं ताकि ये कंपाइल कर लूँ। जी अच्छा, आज का कलाम जो मैं पेश करने जा रही हूँ ये थोड़ा तौबा के हवाले से है और आप लोगों ने ये बहुत ज़ुबान ज़द आम कलाम है। या रब मैं गुनाहगार हूँ, तौबा कबूल हो, इसियां पे शर्मसार हूँ, तौबा कबूल हो। जा सोजो दिल फिगार हूँ, तौबा कबूल हो, सरतापा इंकिसार हूँ, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो। गुजरी तमाम उम्र यूं ही लाओ लाभ में, नेकी नहीं है कोई अमल की किताब में, सवाले अमल भी कोई नहीं है हिसाब में, दस्ते दुआ बुलंद है तेरी जनाब में, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो। मैं हूँ गुनाहगार मगर तू तो है करीब, मैं हूँ सियाहकार मगर तू तो है रहीम, मैं हूँ फना पजीर मगर तू तो है कदीर, मैं अदनाओ हकीर सही तू तो है अजीम, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो। अल्लाह जज़ाकल्लाह, मेरी तौबा कबूल हो. Minawalo, mung sara tadaliuse awrazu yo break na pas. बखेर रमज़ान, बखेर रमज़ान, बखेर रमज़ान। वेलकम बैक. हम पश्तो वन रमजान ट्रांसमिशन पखैर रमजान के योजल ब्या मुंगतास्ता हर कले वायु और मुंग सरा किचन के ते आफरा स्याब.
जी आफरास्या मुंगा शमा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल के खपल डिश रेडी को जी मोमिना जमुंग बटर चिकन ऑलमोस्ट रेडी की बस ते ग्रेवी ची दा लगे रिड्यूस ही देना पस पदी की क्रीम और बटर ऐड को और दा डिश आउट को इंशाल्लाह और दा मुंगा जोड़ खड़े दे शमा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल की शमा बोले दिल की बोलियां दिल की बोलियां जी मिनवाले उदल बेत आस्तार के लिए वायु वेलकम बैक और जनाब जैसे कि हमारे चारों कंटेस्टेंट्स जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और वो जो एक लम्हा है वो भी आ चुका है कि हम अपने विनर्स को अनाउंस करें। क्यों भाई दिल धड़क रहे हैं जोर से? अच्छा हाँ होना भी चाहिए भाई। जी जज साहिबान कादरी साहब और मैम जवेरिया तारिक साहिबा पहले जरा आप रिव्यूज दे दें। रिव्यूज़ माशाल्लाह आज वाकई ही सही मानों में पता चल रहा था कि फ़ाइनल मुकाबला हो रहा है। तो जैसे पहले मुकाबलों में हम गुज़श्ता मुकाबलों में देखते रहे ना, बहुत सारी मिस्टेक्स बच्चे करते रहे, कॉमन मिस्टेक्स, आज उनको इन्होंने इम्प्रूव किया है। लेकिन चूँकि फ़ाइनल का कुछ प्रेशर भी था, तो एक प्रेशर होता है तो वो भी नज़र आया कहीं कहीं हमें कुछ जगहों पे। लेकिन चारों ने माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। हमारे लिए काफ़ी मुश्किल था हमें डिसाइड करना। और सबसे पहले मैं आगाज़ ये लोग जो लाइनअप भी सबसे पहले इन्होंने सैयद आकिब गिलानी सैयद आकिब गिलानी का कलाम बहुत ज़्यादा डिफरेंट था और इतना ज़्यादा डिफरेंट था कि एक यूनिक उसमें एक यूनिकनेस थी। मतलब आपने भी बहुत कम सुना है? बहुत कम सुना और हमें उस तर्ज को पहचानने में भी हम काफ़ी ज़्यादा फोकस के साथ सुन पा रहे थे कि ये कोई नया कलाम है। बहुत अच्छा था, अशआर बहुत अच्छे थे और कुछ जगहों पे ना हमें लगा कि आकिब को थोड़ा सोचना पड़ रहा है कि इसका अगला सुर शायद ये तर्ज नहीं थी इस वजह से। तो कुछ जगहों पे हमें महसूस हुआ कि थोड़ा, क्योंकि तर्ज मुश्किल थी लेकिन उन्होंने निभाया बहुत अच्छा है। तो ज़्यादा माइनर सी मिस्टेक्स थी, एक दो जगह बस सुर की, बाकी माशाल्लाह अच्छा था। एक दो जगह आपका सुर छूटा अस्थाई में और एक बार अंतरे से जब आप वापस आने लगे थे तो उस वक्त आपका एक छोटा सा सुर हल्का सा बेसुरा हुआ, हमें फील हुआ दोनों को, हमने वही आपस में शेयर किया, बाकी अच्छा था। उसके बाद मोहम्मद नोमान आरिफ, आपने जो कलाम का इंतखाब किया, आपसे मैं आज फाइनल का मुकाबला था, मैं आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन आपने उस तरह हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक पढ़ नहीं सके। आप शायद आप प्रेशर ले गए। कलाम बहुत अच्छा था, सिलेक्शन आपकी परफेक्ट थी, लेकिन आपने उस कलाम के साथ माजरत के साथ इंसाफ नहीं किया, क्योंकि जिस तरह उसका उतार चढ़ाव था ना, पता नहीं आप कंफ्यूज थे, आप जल्दी कर रहे थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक तो जगह पे आपने लफ्ज़ तोड़े, ठीक है, एक लफ्ज़ था जरीदा, आपने जरी सांस लिया, दा लफ्ज़ को तोड़ा आपने, लफ्ज़ तो टूटने की वजह से आपका एक दो जगह पे सुर भी छूटा, जो कि आपकी एक उसमें इम्पैक्ट अच्छा नहीं गया। बाकी अभी हम आपको मार्क्स देखे तो बताते हैं। जी नीलम शहज़ादी की एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आई आज, जो मैंने फर्स्ट डे इनको बताई थी, इनका जेस्चर्स, आई कांटेक्ट, वो माशाल्लाह इन्होंने इम्प्रूव किया है और आज वो वाकई नज़र आए हैं फाइनल मुकाबले में, तो ये इन्होंने इम्प्रूव किया। और बाकी कलाम बहुत अच्छा था, ठीक है, बहुत प्यारा कलाम इन्होंने पढ़ा, लेकिन कुछ जगहों पे ना इन्होंने एक दो जगह पे ज़्यादा कोशिश की अंतरे को उस तरह करने की, शायद एक्स्ट्रा कुछ आप करना चाह रही थी, तो कोशिश किया करें। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मुकाबले के अंदर उतना पढ़ें जितना ठीक है, ज़्यादा की चक्कर में रिस्क ना लें। मतलब जो स्केल हो उसी में रहे। सम टाइम बच्चे जजेस को इम्प्रेस करने के लिए अपने स्किल्स दिखाना शुरू कर देते हैं, तो वो उल्टा आपके हक में, वो आप रिस्क ले रहे हैं अपने साथ, ठीक है ना। तो मुकाबले में सिंपल पढ़ें, सादा पढ़ें, लेकिन उतना पढ़ें जो रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक हो, उसमें कोई बेसिक रूल्स टूट ना रहा हो। आपने थोड़ी सी कोशिश की एक दो जगह पे, वहाँ से आपका थोड़ा सा सुर टूटा है, ठीक है, लेकिन बाकी ओवरऑल अच्छा था। और उसके बाद हमारे मोहम्मद रेहान अल खैरी ने तो माशाल्लाह आज पिछले ही उसमें मुकाबले में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन आज कुछ लगता है ज़्यादा तैयारी करके आए थे तो बहुत अच्छा था। लेकिन आपको भी मैं ये कहूँगा कि एक दो जगह पे आपने ना शायद वो अंतरे में थोड़ा सा आपको लगा कि शायद आप एक जगह पे आपका सुर हमें वीक नज़र आया, वो नहीं होना चाहिए था, उस पर थोड़ा सा मज़ीद बेहतर हो सकता था। लेकिन माशाल्लाह कलाम अच्छा था, इम्पैक्ट आपका बहुत अच्छा रहा। और एक चीज़ मैं नोमान से ये दोबारा मैं गुजारिश करना चाहूँगा, नोमान के एक आपने जब कलाम को आगाज़ कर दिया ना, तो बेहतर था कि आप जो एक अंतरा स्थाई पढ़ चुके थे ना, वो इनफ था। आपने आगाज़ अच्छा लिया, आपने मिडल में थोड़ा बहुत तैरना शुरू किया, कभी आप सुर से उतर रहे थे, कभी आ रहे थे, लेकिन आपने एंड बहुत
अजीब सा हम कंफ्यूज थे कि ये एंड कैसा, क्यों ऐसा किया? आपने एंड बिल्कुल आप बिखर गए थे, बिल्कुल बिखर गए ना, ना, बिल्कुल। बिखरा हुआ महसूस हुआ हमें। वो खूबसूरती के साथ, जैसे मैंने गुज़िश्ता एक प्रोग्राम में भी मिसाल दी थी कि जैसे एक अंतरे के लिए हम टेक ऑफ करते हैं ना, तो जब अंतरे से वापसी करते हैं आस्ताई में, तो वो लैंडिंग पोजीशन होती है आपकी स्मूथली खूबसूरती के साथ। तो वो खूबसूरती के साथ हमें लैंडिंग आपकी नहीं बल्कि क्रैश लैंडिंग नज़र आ रही थी। ऐसा नहीं करना, मुकाबले में आप लोगों ने गलतियों पे अपने कोशिश किया करें, काम करके आया करें, मेहनत किया करें। और मैं भी प्रेशर आज, क्योंकि ये फाइनल फ्यूचर के लिए बहुत जी, बेहतर बेहतर है, ये होगा। आपकी इस्लाह है। और शायद आज प्रेशर था फाइनल का, तो इस वजह से आप लोगों ने इसका प्रेशर ले लिया। बाकी माशाल्लाह मैं ये कहूँगा आप लोग सबको मुबारक हो, यहाँ तक आना। बहुत सारे लोग थे माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा तादाद थी हमारे पास ऑडिशंस के बाद, और आप लोगों का सिलेक्ट होना, उसके बाद सारे मरहलों से गुजरते हुए फाइनल तक आना, ये बहुत बड़ी बात है। जी, तो ये तो रहा जनाब हमारा रिव्यू, हमारे जजेस साहिबान का रिव्यू। तो दिल थाम के बैठ खड़े रहो मुजाहिदो। हैं जी? क्या और- लगता है वैसे आपको? हैं जी? ये तो मुझे क्या पता भाई, ये तो मुझे आप अपने रिजल्ट आप यकीन करें कि ये हमारे लिए भी देखते हैं। बहुत मुश्किल था। मुश्किल था देखिए, सर, आधे नंबर सबने- से रहा और परफॉर्मेंस सबकी अच्छी थी। हाँ। गलतियां बताने का मकसद ये है कि इनकी इस्लाह हो, इस्लाह हो। ताकि अगले आने वाले मुकाबले में ये गलतियां दोहराएं ना। लेकिन जैसे हमने पिछले मुकाबले में इनको गलतियां बताई, आज वो नजर नहीं आई, आज उस पे ओवरकम। आज खालिद आज ये लोग- सबने सना की है जी, सर, सना ख्वानी की है। मतलब जो कलाम थे वो मयारी थे। और आकिब आपने आज तलफ़ुज़ की भी मिस्टेक्स की हैं, आपने भी को बी पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, थोड़ा सा इस पे भी फोकस करें। नुमान आपसे मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन थी, और नीलम आपने वही जो इन्होंने कहा थोड़ा सा ऊपर ले गई, तो उसको नीचे भी सही लाना चाहिए। और आपने तो मुझे बहुत प्यारा कलाम आपने पढ़ा है आज आर्यान, वेरी नाइस। तो चलिए। सर आप अब अपना फाइनल रिव्यू, और मुबारकबाद मैं पहले ही आपको दे रही हूँ कि यू हैव कम, आप इतनी दूर तक यहाँ तक पहुँच गए, इसकी बहुत सबसे बड़ी बड़ी बात है कि आपने फेस किया इतने लोगों के बाद, यू आर हेयर। तो जी, तो फिर अमाल नामा दे दें मुझे। आपके हवाले से। हाँ जी, आपके हवाले से। मेरे हवाले जी सर, आप रब आज जाने के वाले सर ना जाने। आज सर जज बन गए। अल्लाह के हवाले है जी। आप जरा पॉइंटर्स पढ़ दें दोबारा से यार, अफरा से आप संगा सब ता तसं लगी छे सुख बगटी ما تو سر د وایټ کیپ چې چولې آریان الخيري سنوم دی जी, آریان دا لګي दा लगी ما ته د دې ना پیته यार, ولګا वो देता हूँ बिल्कुल साजिबा होने का बात। बाकी भी है। ये तो उस पे डिपेंड करता है, मार्क्स पे डिपेंड करता सही सब पे रिव्यूज देना आप। है। हाँ सब पे देना। नहीं इनका भी अच्छा तो माशाल्लाह अच्छा, वो सब कह था, रहे मुझे लेकिन सबसे अच्छी उनकी लगी। मुझे जो लगा शायद मेरा ध्यान उस टाइम उनकी तरफ गया, बाकियों की तरफ नहीं था जब मैं खाना बन रहा चलें जी, और फाइनल बिस्मिल्लाह। राउंड में जो जीतेगा उसको मिलेगी सुकून की तरफ से 42 इंच की LED। जी, सुकून का कहना है से नो टू सेल्फ मेडिकेशन, सुकून से पुरसकून, पाकिस्तान फर्स्ट एंड ओनली वेलनेस ब्रांड। खाना और पीना नहीं, सिर्फ लगाना है। सुकून से होगा हर घर पुरसकून। पाकिस्तान ओनली ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड वेलनेस ब्रांड, सुकून से पुरसकून। लेकिन आज ये जो सुकून है ना, ये तीनों को बेसुकून करेगा, एक को पुरसुकून करेगा। हैं जी? लेकिन फ्यूचर के लिए बहुत फायदेमंद फ्यूचर के लिए है। बहुत हाँ, फायदेमंद है। चलें जी, ठीक है। यकीन तो जाने ये मैं जजेस एक साहब, चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो हम आज इस मसनद पे बैठे हैं ना, एक वो भी वक्त था हम वहाँ बैठ के हमने वो प्रेशर भी फेस किया हुआ, बहुत फेस। तो ये यहाँ तक पहुँचना इस स्टेज से गुजर कर आने के बाद ही मुमकिन होता आप है। सबको आपस में किसी की नाक बहुत ज्यादा पसंद आई? किसकी? अरे माशाल्लाह। चलें जी, अमालनामा मैं खोलने लगा हूँ जी, देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे भाई आप क्यों देख रहे हैं? जी, अरे वाह 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 वाह। ठीक है जी, ठीक है। आप तो साथ मुझे भी क्यूरियोसिटी में डाल रहे हैं। अच्छा जी, पहले हम फोर्थ पोजीशन जो है ना वो अनाउंस करते जी, हैं। ठीक है जी, तो उसके बाद फिर हम ग्रेजुअली जो है ना ऊपर जाएंगे। अब मेरे ख्याल से फोर्थ से फिर वाज़ेह हो जाएगा ना, हैं? फोर्थ से तो फिर वाज़ेह हो जाएगा, 4 ही तो हैं। नहीं, तो वो हमें ये है कि फोर्थ से फोर्थ ऊपर कैसे? जाएंगे, हम फोर्थ को अनाउंस करेंगे, वो एलिमिनेट हो जाएंगे। वैसे तो हम सबको हाँ। जी, ये शील्ड वगैरह नहीं, इंशाल्लाह। शील्ड जो है वो हम थर्ड, सेकंड और फर्स्ट को जी। देंगे। ठीक है, तो फोर्थ का अनाउंस करना जरूरी है। वो नहीं नहीं, eliminate गिफ्ट हो जाएंगे। हैम्पर, सुकून के जो गिफ्ट हैम्पर है वो सबके लिए जाएंगे। हाँ, लेकिन क्योंकि फिर 3, 2, 1 का जो है ना हमारा मुकाबला होगा, तो उसके हिसाब से हम चलेंगे जी।
तो नंबर 4 पे किसको लगता है कि मैं हूँ? ऐसे यार जरा दयानतदारी से भी फैसला कर लें जरा। हाँ जी, आपका क्या नाम है? आपको क्या लगता है कि आपकी क्या पोजीशन होगी? ये फाइल ट्रांसपेरेंट तो नहीं है? चेक करें जरा। आपका क्या नाम? आपको क्या लगता है आपकी क्या पोजीशन होगी? सेकंड। आपको क्या लगता है आर्यन? आर्यन तो आउट है आज। गलतियां की हैं सबने, बहुत गलत। गलतियां सबने की हैं। इससे तवक्कुआत बहुत थी, तवक्कुआत बहुत ज्यादा थी। तो आर्यन क्या लगता है? फर्स्ट। यकीन यकीन होना चाहिए यकीन। जी नीलम, आप नीलम, बताएं आपको क्या लगता है? 30 रह गया फिर। क्या आपको क्या लगता है आपकी क्या पोजीशन? सारी पोजीशंस हो गई हैं। वो कह रहे हैं Third ही रह अपनी गया। अपनी सबने बता दी, बता मेरी दी ना। थर्ड ही रह गई है। अच्छा, कोई ऐसी नहीं बता रहा जिसमें तकरार हो। भाई वो उन्होंने क्लेम किया मैं फर्स्ट जी। हूँ, आप कह नहीं जी मैं भी फर्स्ट हूँ। हाँ, आप लोग तकरार कर रहे हैं भाई। आप भी फर्स्ट है ना? हाँ ये होता है ना। कोई तकरार कर ही नहीं रहा, हाँ? कोई तकरार ही नहीं कर रहा ना। हाँ, किसी नुमान ने को तो ऐसे ही हार बेचारे मान ली से यार। मस्कीन हमारे बेचारे कंटेस्टेंट मासूम कंटेस्टेंट मान रहे हैं बहुत जो हम मासूम कह रहे हैं। मासूम तो अपनी जगह है, लेकिन अब हमें मासूमियत के मार्क्स तो नहीं ना देने। बिल्कुल। तो फिर क्या करें? किया जाए। सर आई थिंक क्या? इनकी पेशेंस का वो जो सबर का पैमाना है ना वो लबरेज लबरेज हो हो रहा रहा है। लबरेज हो रहा है। चले जी, चौथे नंबर पर हैं जी। चौथा नंबर है सुकून की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स है। आर्यन अल खैरी नहीं है। ठीक है जी, चौथे नंबर पर नीलम शहजादी भी नहीं है। ठीक है जी, और चौथे नंबर पर कौन हो सकता है? वो कह रहे हैं मैं। आपकी साहब गोई को मुबारकबाद देता हूं मैं। आप चौथे नंबर पर है, लेकिन आपने दिल बर्दाश्ता नहीं होना। आपने बहुत और अच्छा आपको मिलेगा सुकून की तरफ कलाम से पढ़ा, gift hamper। बड़ी आपने कोशिश की। ठीक है ना, यही एक टीम स्पिरिट और अपना सर। एक स्पिरिट होनी चाहिए स्पोर्ट्समैन में। ठीक है ना, please। और ये जो हार है ना, इसको क्या कहते हैं, वो अंग्रेजी की कहावत है कि नेवर लीड सक्सेस टू योर हेड एंड फेलियर टू योर हार्ट। ठीक है ना, जब Every- कामयाबी आती है तो सरिया नहीं आना चाहिए, Yes। और जब फेलियर हो तो दिल पे नहीं अगर लगना अल्लाह चाहिए। ठीक ने है, इधर तक बिल्कुल। पहुंचाया है तो बहुत आगे तक पहुंचा। और ये हमारे साथ रहे। ठीक है एक ना। मुहावरा मेरी तरफ से भी, जी, जी। एवरी क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग। ओ सर, आप तो हर अंग्रेजी मुश्किल के बाद आसानी है, हर मुश्किल के हमने बाद आपसे अंग्रेजी में भी कलाम सुनना है। जरूरी। अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे। नुमान आरिफ, मेरा भी असल नाम आरिफ है। ठीक है, तुम मेरे हम नाम हो। अच्छा, मुझे तो ये बात आज तक नहीं थी हाँ, मेरा असल नाम आरिफ है। तो बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। और आपने दिल बर्दाश्ता नहीं होना। ठीक है, आप Okay, बैठे हैं thank बुजुर्ग जी। आप इधर ही रहे, इधर ही रहे, इधर ही रहे जी। तो अब कौन है सच्चा बंदा यहाँ पर? एक और ब्रेक पे ना जाया जाए पहले। नहीं, अभी एक को हमने थर्ड पोजीशन अनाउंस करेंगे, उसके बाद फिर ब्रेक पे जाएंगे। क्या ख्याल है जी? तो थर्ड पे कौन है जी? बताएं। वो आयतल कुर्सी पढ़ रहा है इस टाइम। ऐसे ऐसे करते हैं ना, जहाँ पे हाथ रुक गया मेरा। ठीक है, कैमरे के सामने आना चाहिए ना मुझे। ये मैं इस कैमरे के सामने आता हूँ। ठीक है जी, थर्ड पे कौन है यार? ये जरा क्लोज करे ना। ये है, ये है, ये है, या वो है? एक आप एक काम करें, वो जो दो। पोएम नहीं बोलते, हाँ जी? वो बोले और जिस पे स्टॉप हो जाए बस। अच्छा, वो क्या बोलते हैं वो? ऐसे म्यूजिकल चेयर होती है ना। ये है, ये है, ये है, ये नीलम शहजादी। नीलम शहजादी है। शहजादी। वाकई आपने भी बहुत मेहनत की। आ जाए, आ जाए, आ जाए। और आपने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा, और जैसे कि उन्होंने कहा कि आप काफ़ी आपने इम्प्रूव किया, आई कांटेक्ट भी बड़ा अच्छा किया। और बहरहाल क्या है कि गेम है, और किसी को जीतना है और किसी को हारना है। तो ये जो है ना सुकून का गिफ्ट हैम्पर, और हम और- पश्तो वन की तरफ से जी हाँ, हम पश्तो वन
आपका ये जो मुकाबला है मिद्दते रसूल सीजन 1 मुकाबला नातख्वानी की जो 3rd पोजीशन होल्डर है ना, वो हैं जी नीलम शहजादी। ये आपको शील्ड बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। एंड बेस्ट ऑफ लक। आप ना रियाज करें आप प्रैक्टिस, आप बहुत आगे जाएंगी अगर आप इसको डेली प्रैक्टिस करें रात को। ठीक है जी, तो मुकाबला काफी सख्त हो गया अब। हाँ जी, अभी जो है ना 2nd और 1st का जो है ना हमने फैसला करना है, तो यहाँ पर फिर एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है ना। तो मिनवालो दलता अखलू वड़ू के शान ब्रेक और ब्या दोबारा ग्रान गुतन को हम पश्तून रमजान ट्रांसमिशन पखैर रमजान के उजल ब्या मुंगतास्ता वेलकम बैक को जी आफराज से आप जमुंगा डिश रेडी शो जी मोमिना जमुंगा बटर चिकन डिश रेडी दे वेल प्रेजेंटेशन सर मुंगा डिश आउट को और दा मुंगा जोड़ को प शमा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल के शमा बोले दिल की बोलियां जी। शमा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, शमा का घराना, सेहतमंद और तवाना। दी रेसिपी उजल ब्या शेयर कर दी रेसिपी दासी दाची दे संगनुम दे बटर चिकन टूल न पहले मुंग तो बोनलेस चिकन पकार दे 500 ग्राम और दी चिकन ग्रेवी दा आगे की प्याज टमाटर शनदानिया शिन मिर्च के अदरक और लहसुन दा बॉयल को दाची बॉयल को नरम शी आगे न पस पदा ग्राइंड को पेस्ट पे जोड़ को आगे न पस पदा ग्रेवी पखो और चिकन चिकन मैरिनेशन दे आगे की मुंगा योगर्ट यूज़ करे हो, घर में मसाले टिक्का मसाला, लेमन जूस, गार्लिक और जिंजर पेस्ट, चिकन ब बिल फ्राई को कढ़ाई के चिकन ग्रेवी पखशी नो चिकन में पागई के ऐड को और लास्ट के बटर और क्रीम सरबा दा गार्निश को जी। तो शमा बोले दिल की बोली। और आपकी दिल की क्या बोली है? अच्छा, इन्होंने तो पहले गेस कर ही लिया था। जी 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 जजेस साहब तपत अदा चिदे सेगमेंट चिदे मुंग सर स्पॉन्सर दे सुकून का कहना है से नो टू सेल्फ मेडिकेशन, सुकून से पुरसकून, पाकिस्तान फर्स्ट एंड ओनली वेलनेस ब्रांड सुकून से पुरसकून। मैं कहीं घर जाके भी यही बोलती होगी, नींद में भी यही बोलती होगी। वो अभी आप बता रहे थे ना कि आप घर पे सोए हुए थे तो भाई ने उठाया, तो क्या कहा? मैंने भाई को कहा कि अभी रुक जाओ, एक सेगमेंट रह गया इसके बाद। वो कहता है भाई तू स्टूडियो में नहीं है बल्कि तू घर पे है। ख्वाब देख रहे हो कि ख्वाब में भी सेगमेंट कर रहे शहरी के बाद रोजमर्रा की आज का वाकया जो हालात शहरी होते के हैं तो वही ख्वाब में आता है। ऑब्वियसली बिल्कुल ठीक है ना जी? बिल्कुल जी। तो नौजवानाने इस्लाम के तो हैं ही। आज के नौजवान कौन है हमारे? आज का नौजवान कौन है हमारा? हाँ जी आकिब, क्या लगता है? नहीं, क्या लगता है, क्या पोजीशन है? फिलहाल रोजा लग रहा है। हैं? I think second. सेकंड? क्यों फर्स्ट क्यों नहीं? ऐसे क्यों लग रहा है? कुछ मुझे महसूस हुआ कि मिस्टेक्स हुई हैं। मिस्टेक तो उन्होंने भी किए हैं। हमने कहा कोई भी आज दूध का धुला नहीं, सबने मिस्टेक्स की हैं, सबने की हैं। हाँ जी अल खैरी साहब, अल्लाह खैर करे आज। आपने कह दिया, अल्लाह ही खैर करे बस। अल्लाह तो करते ही है खैर, इंसान भी कुछ करे ना। आप हमारे जज्बातों का इम्तिहान लेना चाह रहे हैं। इस बातों का मैं क्या हम कर रहा आपको हूँ? सुकून से पुरसकून करना चाह रहे हैं। नहीं, बेसुकून कर रहे हैं आज। हाँ जी अरियान, क्या कहते हो? क्या कहते हो? वैसे कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। बेशक ऐसे ज्यादा मीठा भी कड़वा हो जाता है ना जी। क्या कहता है अपना अंदर का अरियान, क्या कह रहा है? ना मैं फर्स्ट कह सकता हूँ ना मैं सेकंड कह नहीं नहीं नहीं, ये क्या बात हुई? देखो ऐसे ही खुद पे guess तो करो ना एतमाद कौन है। रखना चाहिए। सब्र करें, शायद आपको मैंने जो इंशाल्लाह। बोल दिया फिर वही है। आपको सब्र का फल मिलेगा इंशाल्लाह, बल्कि फल नहीं पूरा फ्रूट चाट अपने मिलेगा आपको सब्र उस का। चीज पे मान भी नहीं कर सकते, लेकिन उम्मीद है क्या फर्स्ट की। फर्स्ट की? वाओ। क्या बात है। देखें यकीन, इंसान का यकीन होना चाहिए। अल्लाह Faith उसके strong रसूल के रजा की खातिर जो भी कर रहे हैं उसी की ठीक है। खातिर कर रहे हैं, तो उम्मीद भी उन्हीं की है। चलें यार, इन दोनों को शक है अपने ऊपर, ये एलसीडी मैं ही ले जाता हूँ। मैं तो कहती हूँ मैं ले जाती हूँ, बल्कि हम दोनों ले जाते हैं। आधी आधी कर लेते हैं। रिमोट आप रख लीजिएगा, इनको दे। आ जाओ इधर, आ जाओ यार, दोनों आ जाओ।
आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं, इधर आ जाओ, एक इधर आ जाओ ना यार। अच्छा जी, तो क्या लगता है आपको? अब आप अपना कौमी तराना सुनेंगे, आप पर लाजिम है, ठीक है ना। बाद अब आ जाए मैम, इस तरफ आ जाए। बहुत बहुत अच्छा गाया आपने माशाल्लाह, और आप हमारे साथ रहे, बड़ा अच्छा लगा। और बहुत अच्छा कलाम पढ़ा हमें भी जो है ना अलखैरी भाई जी, कादिर साहब ये माइक पकड़े, आप क्या कहते हैं कौन जीत रहा है? अच्छा नहीं, आपने तो मुझे वो किया। हाँ। मोमिन आपको क्या लगता मैंने आपके हैंड ओवर कर दिया मुझे तो लगता है दोनों ही जीत रहे हैं। है? नहीं नहीं, आप बताएं, गेस करें। मुझे लग रहा है ये जीतेगा। मुझे इनकी नाक बहुत पसंद आई है माशाल्लाह, और उनकी भी बहुत पहली पसंद बार आई है। तुमने अच्छी सच बात बोले? जी। तो कौन जीत रहा है फिर? अफरा से आप बताओ। मुझे लगता है पखाया टफ लग रहा है, टफ लग रहा है, टफ लग रहा है चूज करना। अच्छा, तो आज के फिर हमारे जो हम पश्तोवन बिद्दत रसूल मुकाबला नात ख्वानी के फाइनल राउंड के जो विनर है वो है, कौन है? कौन है? यार अफ्तारी के बाद ना कर लें, मैं भी यही सोच रही हूँ। मेरा तो सब कुछ हो गया है। हाँ जी काजी साहब। बच्चों क्या सीन है, अफ्तारी के बाद कर ले? यार बैठो आराम से, फिर बात करते और बढ़ जाएगी ना एक बारी। हैं। अच्छा कर दे अनाउंस। मैं कर देते हैं बस, और इम्तिहान नहीं लेते। इम्तिहान ज्यादा हो रहा ठीक है, रोजा है, रोजा है। है, ज्यादा हो रहा है। आज के हमारे विनर, फाइनल राउंड के विनर हैं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सुकून से पुरसुकून हो जाए। मैं कह रहा हूँ ना, आज के हमारे विनर हैं सुकून। एक्सरसाइज हो रही है ना। एक मिनट। अलखैर। बहुत बहुत मुबारक हो यार, बड़ा आपको वैसे माशाल्लाह अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। आपको भी बहुत मुबारक हो भाई, आपने दिल बर्दाश्त नहीं होना। सेकंड पोजीशन लेना छोटी बात थोड़ी है। हाँ नहीं, बहुत अच्छा, जबरदस्त। बहुत अच्छा माशाल्लाह। आकिब बहुत मुबारक जी। तो जी इनको मिलेगी सुकून की 42 इंच की एलईडी। LED जी, भारी है, बहुत भारी जी। अलखैरी साहब, आपको हम पश्तोवन की तरफ से, ठीक है, मिद्दत रसूल के इस जो मुकाबला नात ख्वानी के मुकाबले में फाइनल राउंड जीतने पर सुकून की तरफ से 42 इंच की LED बहुत बहुत मुबारक हो। तालियां बजा दो, ठीक है। ये आपके साथ जाएगी, इधर रख दें। और इसके साथ साथ जो है ना जनाब हमारे जी उसके साथ साथ इनको ये शील्ड, हाँ ये शील्ड भी इनको दी जाएगी, वन की तरफ से। ये शील्ड भी आपको जनाब बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है जी। और इनके लिए भी जी, इनके लिए भी ये शील्ड बहुत मुबारक हो आपको, और साथ ये सुकून गिफ्ट की तरफ से ये गिफ्ट है। ठीक है जी। हाँ आप थोड़ा इस तरफ आ जाइए। और वो कहते हैं ना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जी बिल्कुल ऐसे हमारे जजेस साहिबान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप थ्रू आउट रमजानुल मुबारक में हमारे आपने साथ इस रहे, सेगमेंट में हमारी बहुत हेल्प की। और इस तरफ आ जाए ना मैम, आप इधर आ जाए। तो सिबगतुल्लाह कादरी साहब, आपको जनाब हम पश्तो वन की तरफ से ये शील्ड जो है ना ये पेश की जा रही है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और आपने बहुत प्यार से जो है ना हमारे साथ ये वक्त गुजारा, इतना खूबसूरत खूबसूरत कलाम हमें सुनाया। मैं खुद बजाते खुद बड़ा महजूज हुआ, और उन कलाम में पाक से जो कि आपने पश्तो में गाया, हालांकि आपकी ज़ुबान भी नहीं है। तो अल्लाह पाक और कामयाबियाँ दे आपको, खुश रहें, आबाद रहें। और मैम जवेरिया, ये आपके लिए, आपने भी हमारी बहुत हेल्प की है। अल्लाह ताला आपको और भी कामयाबियां अता करे, और आप इसी तरह हमारे साथ रहें। जी मैम, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तो मेरा ख्याल है कि हम ब्रेक पर जाने से पहले एक कलाम अगर हो जाए। खड़े भी गरम पड़े। बेनवाओं की नवा सुनता है, इल्तिजा
निगाह सबकी खुदा सुनता है। हम के बंदे हम के बंदे हैं, सना करते हैं। वो के खालिक है, सदा सुनता है। मैं बंदाए आसी हूँ, गुनाहगार हूँ मौला मौला। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला मौला। लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला मौला। मैं बंदाए आसी हूँ। एक तेरा इशारा हो और आसान हो मुश्किल, एक तेरा इशारा हो और आसान हो मुश्किल। एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला मौला। लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला मौला। मैं बंदाए आसी हूँ। बंदा कौन किसे नू के दे सकदा है, एक सिर्फ दुआ कर सकदा है। होवे सजन जे सजन दे रूप अंदर सारी उम्र वफा कर सकदा है। जे मंगनाई जे मंगनाई ते रब कोलो मंग, जेड़ा असल अता कर सकदे। जेड़ा खूचो कट के यूसुफ नू सारे मिस्र दा शाह कर सकदे। जेड़ा खूचो कट के यूसुफ नू सारे मिस्र दा शाह कर सकदे। रब्बा माफ चकर मेरे जुर्मा को, बेशक मैं औगनहारा। रब्बा माफ चकर मेरे जुर्मा को, बेशक मैं औगनहारा। पर जय वास्ते कुल कायनात बनैया, जय वास्ते कुल कायनात बनैया। ओ दियाल दा मैं हुबदारा। लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला मौला। मैं बन फिर तू मेरे ईमान को तवानाई अता कर मौला। फिर तू मेरे ईमान को तवानाई अता कर। बरसों नहीं सदियों से मैं बीमार हूँ मौला मौला। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार
रहमत का तलबगार हूँ मौला मौला। बहुत खूब कादरी साहब, बहुत खूब, बहुत खूब जी, बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी मीना वालों नल्ताखलू यो मुड़की शामिल बखेर रमज़ान बखेर रमज़ान बखेर रमज़ान। वेलकम बैक। हम पश्तून रमजान ट्रांसमिशन पखैर रमजान के योजल बिया मुंगतास्ता हर कले वायु और मुंग सरा दे सेगमेंट स्पॉन्सर दी डालडा कुकिंग ऑयल, क्योंकि जहां मामता वहां डालडा। जी आफरा से आप मुंगे से पकाओ। जी मोमिना जमुंगा सेकंड डिश छे दे आगा दे हॉट एंड सॉर सूप और दे दा पर मुंग सर मरस्ता करे दा डालडा कुकिंग ऑयल जहां मामता वहां डालडा और दी की जी कम सॉसेस बमुंग यूज को आगा दी द बेक पार्लर अ ट्रू पास्ता एक्सपर्ट। बेक पार्लर सभी खाते हैं जी। जी अगे सरा सरा मुंग सरा शहजाद आलम यंग एंटरप्रेन्योर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सिंह दास शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रोजेम सिंह अजीरी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुंगा तास तखपल प्रोग्राम खैर कले वाई। शुक्रिया जी, मेहरबानी। अगे सरा सरा शहजाद हमजा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सिंह दास खैर खैरत जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुंगा तास तम खपल प्रोग्राम खैर कले। ढेर मेहरबानी जी। अगे सरा वाजी तास्ता यौ जहान मनना, मेहरबानी जी। मेहरबानी मेहरबानी। अगे सरा सरा सेठ उसामा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर योजल बिया तास्ता कले वाई। थैंक यू सो मच। खैरियत है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी सर संगाल दे अल्हम्दुलिल्लाह। तासो खैर जी। अंडी वाली का भीम द नौकार दी का ना जी आ वाह वाह। नो संगाल दी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रोजे खेती रही अल्हम्दुलिल्लाह। दा टूल मक्का मुरा कब्जा करो मुंग बसको मेरे पारम लगड़े रफरे दे का बस दा अल्लाह मके दे जी खो निगरानी है मंग को او बस دا یو خواهش هم دی یو کوشش هم دا روان دی جی په ژوند کې څه نه څه کولی کنه جی نو بس موږ دا کار کول الله دې له پیدا کړیو هغه روستي پروګرام کې هغه مرزا افریدي صاحب راغلو او سېنیټر نه دی خجی خاخ نو هغه لکه افریدي نو ما و یار زما د افریدیان ډېر مرګري دي کنه خجی خاخ هغه هم د زمکو کار کوي و چې کله بس کې نه لکه داز مکه مې واغشته داز مکه مې واغشته خجی خاخ دا ته څه کې وې د ما ولې سه وې ګوره چې د هر څه فیکټری شته د کپڑے فیکټری د موبایل دا به نور جوړ دا واحد یو شی دی دا دویم نه جوړیږي د زمکه فیکټری الله څومره پیدا کړی دا به دومره ده هم دسې دی جی هم سر جی دغه لینډ اویرنس تاسو ورکوي کنه لکه جی 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 نو دې کې څه اویرنس چې دې کې ګټه زیاته ده یا کم زبر دا وې مجید دا خو مدر انډستری ده د ټول انډستریانو یو مدر انډستری د څنګه چې تاسو خبره وکړه چې یاره د دې الټرنیټ نشته دا الله یو پیدا کړل دا غونډه دنیا په دې کې د زمکي لکه ته پروډکشن نشي کولای نو په دې کې تاسو خبره بیا وکړه چې څنګه به دا دغه کو اولنۍ خبره په دې کې د اونېسټي جی دا الله ډاری کړي څه کنیکشن دی چې په دې کې اونېسټي نو الله په کې بیا کامیابی ورکړي او چې اونېسټي په کې نه جنو بیا دی الله د دې زمکي دلاندې کوي تاسو ورسې دی جی نو په دغه انداز باندې چې موږ بس د دې فیلډ سره ریلیټډ یو او په دې کې کار کوو نو سټرګل روان دی ان شاء الله لګیا یو مخ کې نورم د خیر څونه ټایم وشو زما د والد صاحب خو جی تقریبا 35 ایئرز په دې فیلډ کې وشو جی نه زما د پیدایش سره غي دا کار چالو کړو او زما اټ د ایج اف 20 سٹارټ کړو جی و زما 30 سال عمر دی نو لس کال پکې زما وشو ما د خپل سټډیز سره پیرالل بیا سیول انجینیرینګ ما کړی دی نو ما ور سره زما شوق او جی او فیلډ مم داو نو ما ور سره پارت ټایم بیا دا کار کوو او جی او جی شهزاد صاحب څنګه ریل اسټیټ کنسلټنټ ریل اسټیټ کنسلټنټ دی تاسو کوم او لکه کزن زی خپل او تاسو کو پودکاسټ وغیرہ هم کوي جوړي پودکاسټ هوست کو اینه مخکې ما ټي وي شو هوسټینګ کو تاسو به چیر بدن اسو ها دا کوم چینل سره وي پښتون هم چې په سٹارټ کې راغی تقریبا تاسو کار کړی دي سره 3 ایئرز مې پښتون سره کړی دا سی بیا مختلف نور ټي وي چینل سره مې کار کړی دا دومره ډایمنشن هوسټینګ هم بیا پودکاسټینګ هم بیا ریل اسټیټ کنسلټنسي دا جی جرنالیزم اصل کې ویلې دی جی دی جرنالیزم ویلې دی ها جرنالیزم ویلې دی جرنالیزم ما نو جرنالیزم ریل اسټیټ هوسټینګ یا ورته ما ویل مال کال او سر به دا ټي وي کې کینې او سپکشته نه غواره نو مال راځي چې پیسې وګورم هغه او کنه موږ سره هیڅ نشته والله دا خبره صفه او که زمون کار هیڅ نشته سم فقط هیڅ نشته د دې علاوه زه ګولف هم کوم او ماشاءالله نور هم ډېر سیز اکټیویټیز دي ځکه چې انسان اسې کینې وای ټول وای په کال باندې دا په ځمکې په کار ما راړېلې چې په کال بیا دې زر راړېلې یم
خجیه خړو د خانانو شوق ته کنه دي جی واه واه نو څنګه سر دا ټول ارس څنګه کیری کوي نو اصل کې ژوند لپاره موټیویشن ډیر زیات ضروری دی که دا زموږ څومره ینګسټرز دي که دوی په ژوند کې څه کول غواړي نو دوی لپاره پکار دی چې دا موټیویټ وسي لکه اوس تاسو وګورئ انزایټي په هر ځای کې سیوا ده هغه ولي چې زموږ ینګسټر ټول اوس موبایل ته ناست دي او د نور اکټیویټیز ګوري د نور سیزونه ګوري او په خپله په ډپریشن کې روان دي نو کوشش دا پکار دی چې تاسو یو لمحه هسې نه ځي که سنډې دی تاسو په کور کې ناست یي پراته یې هغې نه خره تاسو په ورځ باندې داسې یو اکټیویټي وکړئ گیم وکړئ ګالف وکړئ کرکټ وکړئ بل څه وکړئ نه بیا د کوم خلکو لایف نه چې تاسو دغه کیږئ یا انسپریشن اخلي یا حسد کوئ چې د سره دا شته او ما سره نشته لږ د هغه لایف خو سټډي کوي چې هغه په څومره سختې تېرې کړي بیا یو وخت پس دا مقام راځي که نه دا راځي ډایرکټ خو نه راځي داسې ډایرکټ نه کیږي نو دا ده پیسې هم ګټل دي خو د هغې سره سره ژوند هم تېرول دي او موټیویټ اوسېدل دي ماشاءالله ماشاءالله ډېره ښه خبره ده سر تاسو جرنالیزم هم کړی دی هغه شوق و یا بس سټډي و وکړه نه جرنالیزم ډیر زیات ضروري څیز و او اوس څنګه تاسو ویل که نه چې ریل اسټیټ کنسلټنټ نو جرنالیزم ما ته په دې ځای کې ډېر زیات فایده راکوي زه کیمرې ته مخامخ کېدی شم زه خبرې کولی شم زه د پلاټس او د پراپرټي حوالې سره ایکسپلینیشن ورکولی شم خلکو ته شاید چې ما جرنالیزم نه وی کړی نو ما کې به د کیمرې فیس کولو هغه طاقت نه وی ما به نه شوی فیس کولی هغه شانتي به زه خلکو پراپرټۍ باندې نه پېژاندې نو جرنالیزم ما دلته کې ډېر زیات پوش کوي او په دې وجه باندې ما په ریل اسټیټ کې 2-3 ایوارډز هم واخیستل چې هغه په کم ایج کې زه په ریل اسټیټ کې مخکې روان یم د جرنالیزم شاته ډېر یو لوی سپورټ دی ماشاءالله جی سیټ حسام چترالی صاحب څنګه حال دی الحمدلله رمضان تیر شو د خیره الحمدلله بس د نن دا د وره وشتمه مطلب روزه راغله او الحمدلله صرف لږ ورځې پاتې شوې زه زما تاسو نه یو سوال دی د فطرانه وي که نه اختر کې نو دا څه حساب باندې وي دا چې فطرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې بهی څه چې انسان نه چې کمی پاتې شي روچه کې خو دا چې فطرانه دی دا الله پاک به دې په وجه په هغه کمپلیټ کړي په د سوشل اسپیکټ دا چې هر څوک چې دی د اختر کې شریک شي چا مطلب چا لاس کې پیسې نه وي مطلب چا چې خپل مسکنت کې هغې سره چې دی دوره پیسې نه دی خپل کپړې والی یا چې دی دا چپلې والی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی مطلب یو اسلام ولې چې نظام حیات هم دی او چې د سوشل جسټس هم مطلب سپورټ کوي خو داسې یو سوشل جسټس الیمنټ دی خو دی داسې دی چې حساب چې دی هغه ټیم رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټیم د حساب وایي او سا د سا جوړیږي د 2 کیلو تقریبا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ژوند کې هغه چې دی په کشمش او د کجور دی په چې دی هغې راکول مطلب 2 کیلو اوس چې دی زمونږ ولې چې دلته په ځې علاقې زمونږ سره ګندم هم دی جو هم دی د شیزونه خو هغه باندې چې پر د چې حساب دی ګندم هغه به 4 کیلو وي ولې چې ارزان دی هغې په وجه ده به 4 کیلو او دا چې دی او هر علاقې ریټ چې هغه بیلی مطلب هر علاقې کې تاسو تلی شي خپل جامع مسجد کې چې امامي یا چې زکات کمیټي هغه ریټ چې دی اوقاف طرف نه راغلی تاسو هغې نه پوسټ کولی شي او هغې په حساب ورکولی شي او دی ورکول کې دم ضروري نه دی چې تاسو مطلب اختر ورځو انتظار کوئ دا خو ډېر ضروري ده چې عیدګاه نه پهله او د چې دی عید مونځ اختر مونځ نه پهله چې دی تاسو فطره چې دی خپل مطلب دی نه چې دی ځان آزاد کړي چې دی نه پس به راکې بیا به هغه صدقه فطر به نه هغه به عام صدقه وي او هغې اجر به ضایع شي زبردست جی سر ستاسو نوم زما ذهن نه و شهزاد دواړه شهزاد دي شهزاد سکویر شهزاد عالم اینڈ شهزاد حمزه کزن یې کزن ماشاءالله نو سر دا نن سبا په ځمکو کې ډېر زیات تاسو خو ماشاءالله لومبۍ دومره ښه خبره وکړه چې ایماندارۍ سره یې کوئ اکثر دا خلک جاړي فایلونه هم نیولي پیسې هم ترې اخیستي او بیا چې کوم دی نو به ځمکه نه وي دا د دې به څه دغه وي اصل کې جی زما په خیال ریل اسټیټ خبره چې وشي نو خلکو ذهن کې ډایرکټ دا خبره راشي چې دا هم بس پراړي تاسو ورسېدئ په دې کې چې موږ ینګ خلک انوالو کوو او دا څیزونه تی سایډ ته کوو نو په دې کې تعلیم یافته خلک تر مخکې کېدل پکار دي ما نه زیات خلک تپوس وکړي وایي دا یاره چې زور ته زه پراپرټۍ کار کوم نو هغه وایي چې یاره دا خو مطلب صحیح کار به نه کوي په دې مین ریزن دا دی چې په دې کې ښه خلک شته نه 90% پکې انپړه خلک دی چې تعلیم یافته خلک راشي نو انپړه خلک او غلط خلک به دې نه اټومیټیکلی الیمینیټ شي انپړو خلکو سره او جی واو بل په دنیا کې جی بیچلر سٹارټ شوی دی په ریل اسټیټ کې په پاکستان کې لا نشته
نو زما خپل خیال دا دی چې په پاکستان کې ان شاء الله د دې دا ډیګري سٹارټ شي او دغه خلک بیا د اسیس ټیک اوور کی نو دا شی به نورم مینیمایز شي ان شاء الله او په خپل به غلط خلک الیمینیټ شي او ښه خلک به رامخ کی شي نو زمونږ چې کم کس تعلیم حاصل کړي نو هغه زیات د جاب کوشش کوي هغه دغه 50,000 لاک نیم روپو ته ډیر زیات خوشحاليږي حالانکه د رزق نه هیڅ هغه پر روزګار کې دی وایي چې د نو په سیلري کې دا زما خپل خیال دا دی چې مونږه پر روزګار طرف ته د تعلیم یافته خلک چې دی چونکې زمونږ نظامی تعلیم دي چې هغه کم سبق وایي کنه چې هغه نه پس هغه صرف دی په تکل کې زبردست تم که زما والد صاحب نه وی چې زبم جاب سایت تلې ولی بدلې زمون کنسپټ نو کلیر هغه چې هغه خو لراله ما ته ویل چې ما خپل سرکاري جاب پرې خېده زدا ته چې مکه و جاب نو زه بیا پوه شوم چې خدمات لس کاله پس ما ته پته آیډیا وشو چې یاره دا جاب ولې نه دی ضروری نو زما په خیال چې ډېر ښه خلک راشي او دا خلک سړی په دې باندې مختلف سیمینارز وکړي خلک ځان سره انوالو کړي نو اتوماتیکلی به ان شاء الله په دې کې ښه چینجز د خیر سره روان دي بل زه به یو خبره وکړم چې دا اوس په پاکستان کې ریل اسټیټ چې دی دا ډېر زیات اتھنټیک دی لکه دوبۍ ریل اسټیټ دی چې یو ډز وشو هر څه زیرو شو په پاکستان کې ډز روزم روان دی الحمدلله او بیا هم نظام ټیک دی نو د خبرې مقصد مې دا دی چې موږ الحمدلله په سټیبل مارکیټ کې ناست یو موږ ریسنټلی مو شیزاد دوبۍ مارکیټ راوغورځېدو ډېر راوغورځېد بای 30% ډیکلاین پکې راغی جی تاسو ورسېد دا ګلف وار په وجه او جی ما او شیزاد بای تلو 2024 کې دوبۍ ته نو موږ په یو ایډیا تلو چې ان شاء الله مستقبل کې بدل های رایزز کوو نو چې موږ هلته لاړو بیا رالو جی نو ما دې ته نو ببل اکانومي دلته خو هیڅ هم نشته هیڅ نشته هلته بس د انګریزانو دی یو چکر ځای دی هغه د هغې نه پاکستان ډېر زیات ښه دی لکه مخکې مې یو ریسیشن راغلی و که نه او جی 2008 کې یو ګرجي په دوبۍ کې ریسیشن راغلی یو په 2019 کې راغلی او اوس دا چې کوم راغی جي نو لکه دا اصل ورت دی نو چې په دې انداز باندې سړی وګوري نو کم از کم په پاکستان کې سیز اتھنټیک دی جی ویلیو لري ببل اکانومي د پاکستان ورال نه دی جی جی نو ان شاء الله په دې کې به د خیر سره وخت سره نور چینجز پاکستان ریل اسټیټ باب کیږي یا ډاون کیږي یاره جی په پاکستان اورال په 2026 کې ښه ساينز را روان دي دا غي مین ریزن دا دی چې اوس که تاسو ګورئ سعودي زیات شیخان پاکستان ویزه اخلي چې لکه مطلب دا سیف دی نو دا ولې یعنی جی ان شاء الله پاکستان مستقبل خده او ریل اسټیټ هم خکېږي زمون کار چې دی جی ما شهزاد بای چې کم کار کوو چې زمونږ په دې مارکیټ په اتار او چړاو وړو کار شته موږ په هند کنزیومر کار کوو زمونږ ځان له ډپارټمنټ دی نه زمونږ سره انویسټر شته نه زمونږ سره پراپرټي ډیلر شته زمونږ کلاینټ یو کلاینټ ته ځان نسو په هغې باندې خپل پروډکټ خرڅو تاسو خپل یو دغه او جی او ډیولپ کړی دی که نه یو کانفیډنس موږ سره پښتونخوا کې تقریبا چې 400 پورې یو ټیم دی نو زمونږ سره بیا کار کوي په دې کې سر دلته موږ سره د پرویز خټک صاحب د علاقې دی هغه منسټر صاحب باندې سنو زار عالم NA33 نه چې دی MNA یاره جی هغه څنګه پیژنم ښه جی نو هغوی وی چې جی ما هغوی نه هم دغه سوال کړو چې بھائی دومره سوسایټیانې جوړېږي که نه دا دې لګیا دي او ګلوبل وارمنګ هم کېږي اون هم کټ کېږي نو هغوی وایي چې زیاتر چې کومې سوسایټیانې دي که نه دوی سره وړو NOC نشته مطلب دا ویل چې یو 10 کنال یا 500 او لکه د چلو کنالو دغه والی اجازت او خرڅ کی سل کلام دا څنګه کېدی شي سر دا سي ډیر زیات شروع دي ګورنمنت باندې باندې لګیا دی کار هم کوي که تاسو په پښتونخوا کې وګورئ نو چې څومره علاقې دي په هغې کې دا وړې وړې سوسایټیانې راشي هغه سوشل میډیا باندې هم خپل څیزونه دغه شانتي نشي ښودی ښکاره نه راځي خو بس په لاره کې ورته څوک میلاو شي نو هغه کسانو ته پلاټس ورکړي او پټ خپل مارکیټینګ کوي ځکه چې کله دوی سوشل میډیا ته راځي یا خپل څیز ښکاره اناونس کوي نو بیا ګورنمنټ ادارې شته هغو پسې ځي هغه فاین کوي او هغو ته وایي اول به NOC کوئ او بل اګریکلچر ډپارټمنټ په دې وخت کې اوس ډېر زیات زور راوړی دی هغه ګوري چې کم اګریکلچر لینډ دی نو هغه نه پرېږدي په دې ټایم کې سوسایټیانو ته بل زموږ چې کم عوام دی نو هغو ته دا پکار ده چې کله هم دیو یو ځای کې انویسټمنټ کوي نو اول دیو NOC باره کې تپوس کوي او ډیولپمنټس هم ګوري بل NOC خو د هر سوسایټي چې کوم جنوري د هغو سره ورسره وي موږ چې کوم کار کوو نو زموږ سره NOC راسره د NOC نه بعد موږ خلکو ته پلاټس ورکوو نو دغه شان دیولو پکار دی چې اول NOC ګوري بیا انویسټمنټ کوي تاسو اصل کې د اګریکلچر خبره وکړه جی که سوسایټیانې نه جوړېږي که نه جی نو اسلامس به ډیولپ کېږي لکه اسلام آباد د G6 یا G5 نه سیکټري سټارټ شوي G15 پورې تل دي د G15 نه پس غونډ سلم دی نه د ګلۍ پته شته نه د سیوریج پته شته نه د نالۍ پته شته نه باران چې راشي کورونو ته اوبه ننوځي نو سوسایټیانو ښه رول دا دی چې ښه ډیولپمنټ را روان دی اسلم نه ډیولپ کېږي بجلی ذمہوار ټاون والا دي د ګیس ټاون والا دي نو دا یو ښه دغه دی
خو شرط دا دی چې په اګریکلچر لینډ نه کیږي ادې د پاره په پښتو کې ورته وایي چې کوم شړه ځمکه نو هغه ځمکه باندې دا پکار ته کیږي چې هغه خانه کاشت نه لکه کاشت قابل نه هغه نو په هغه ځمکه چې کیږي بیا ټیک دی او بل خبره NOC اپرووډ NOC اپرووډ پکار جی سیټ صاحب نو سب وای دا وګوره لکه زمکو خبرې کیږي کنه لکه د خلک دی ګوره د خلکو ایمان دی پیسې د پر ایر سکی دوی خو ماشاءالله ګوره دومره یو دغه سره خنیت سره کار کوي او ډېر خلک وي چې د هغې پرایورټي پیسه وي او ډېر خلک داسې چې غریبانان یې خپل څه خرڅ کړي او بیا چې کوم دی فایلونو پسې ګرځي او هېڅ هم نه وي اصل کې د نالج نه څنګه چې د خبرو کو زه دې سره اګری کوم چې پهله ځل ولې تاسو شیټ کې زما ټیچینګ بیک ګراوند هم دی او پایټ کې زه پڑھاوم موږ د پهله چې د ریل اسټیټ اکنامکس او د چې د گروث یو کورس هم جوړ کړو 4 months ته وذ collaboration of NUST PDC اور هغه باندې کار کړو خو ما یو کتو کنه چې پاکستان کې یو بل خبر ده کوم زمونږ دلته اکنامک پلانینګ نشته د ګورنمنټس کې کنه مونږ یو سېکټر یالو کنه بس هغه باندې زمونږ زوري بیا چې د بل سېکټر چې مونږ پریدو چې څو ګوره کنه مونږ آی ټي باندې فوکس یې بیا ټول فوکس آی ټي باندې شفت شي د سیګریګیشن اف اکانومي هغه هم ضروري ده ولې چې وګورئ دا چې کوم زه اوپنلی چې خبر کوم ولې چې دا يهودي د ټیم چې دی کنه زور ټول هغه زور چې دی هغه زمونږ چې اکنامک سیستم هغه ډیمیج کړی دی هغه يهودي سیستم دا وایي چې ته سیوینګ وکړه هغه باندې چې دی کنه تبا ګټه اسلامیک بیلیف چې دی هغه دی چې سرکولیشن اف اکانومي یو ځل واقع ده چې حضرت عمر رضی الله عنه دور کې آیو چراغاوا هغه ایکسټنشن اوس چې دی هغه اپروف کول هغه د مخکې چې دا زمکه د چا دی وایي چې دا حاطب چې د صحابي نوم هغه سو هغه دی هغه ور هغه ته چې چله کله چې هغه رااله وایي چې یاره ته د خپل زمکه ولې نه استعمالې لګیا نه ته د باندې کاشت کې نه چې د مالی فایده علي لګیا د څه لپاره دی چې دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته راکړی بس ما هغه په شانت کېښدلی دی خو بیا هغه چې دی هغه اسټیټ کنټرول کې واغستو هغه لینډ وایي چې د لینډ چې د انسان له فایده نه راکړي لګیا د لینډ چې ته څه لپاره کېدلی بیا هغې له قیمت راکوي ته چې د اسټیټ له راکړه چې موږ چې خلک لپاره استعمال کړو د سرکولیشن اف اکانومي ډېر ضروري زه به اوس چې دی یو لم به چیلنج وي ولې چې موږ چې کنزیومر دی یا چې د کسان هغه چې د انویسټمنټ هم دي هغه هم لیمیټډ د لپاره دی چې ولې رایټ ناو د پاکستان سره انامپلایمنټ چیلنج دوره غټ نه دی موږ امریکن مطلب it's below like still like per day ما یو rosie.p کې سره خبر وي per day we upload 71,000 jobs مطلب jobs دوره هم ټینشن نه دی چې سوره چې مونږ آلو لګیا اصله دا دی چې skills lack of skills دی اور بل دی چې government segregation of economy مونږ وی کنه segmentation of economy او دا چې وی چې به هر سېکټر چې دی هغه strong کی کنه ولې چې کله چې circulation of money وي هغه سره بچی دی د ماشاءالله جی ډېر زبردست کنکلوژن تاسو ورکو جی ماشاءالله جی افراز صاحب سے سر سوپ تیاری کی او سر زمونږ سوپ چې کوم پروسس دی ریسیپي دا هغه خپل کوتونکو ته وښیم جی هاٹ اینڈ سور سوپ دی کې چکن سره سره ویجیټیبلز هم ډیر ایډ کیږي په دې کې گیمز یې انډا لاست کې ټول نه پهله یو ټیبل سپون تاسو ډالډا آیل واچوي هغې نه پس چې کوم چکن دی هغه پکې لږ سوتې چې د چکن کم خپل کچوالی هغه ختم شي هغې نه پس په دې کې ویجیټیبل ایډ کړو هغه به هم لږ سوتې کړو بیا به پکې یخني واچو سټاک او هغې نه پس په ساسز کې به دې کې ځي چلی سوس به دې کې ځي 3 टेबल स्पून सोया सॉस به ځي 2 टेबल स्पून विनेगर به ځي 1 टेबल स्पून और स्पाइसेस کې دي سالٹ ब्लैक पेपर और चीनी دا درې وانه یو टेबल स्पून به دې کې ایڈ کیږي और دا مونږ جوړاو ډالډا کوکنګ آئل کې جہاں مام تا وہاں ډالډا هغه سره سره ساسز مونږ یوز کوو بیک فالر د ټرو پاستا ایکسپرت پریک وو جی 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 ګران کتن کو مونږ زو یو وړو کې شانت پریک بخیر رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان ویلکم بیک هم پښتون رمضان ټرانسمیشن په خیر رمضان کې یو ځل بیا مونږ تاسو ته هرکلی وایو جی افراز صاحب زمونږ سوپ ریډي کیږي او جی بس د دې چې کوم چکن او ویجیټیبل هغه سوتې شو اوس دې کې مونږ سټاک ایډ کو سپایسز به ایډ کو دا چې لږ
مرچی انشاءالله بیا به دا کوم ایښو. ویجیټیبل تاسو یوز کوئ؟ دې کې مونږ یوز کو شمله یوز کو بندگوبي او گازر دې کې مونږ ایډ کو. ها جی صحیح صحیح صحیح. जी शहजाद साहब څه کوېسچن شته تاسو سره؟ شهزاد صاحب تاسو مطلب سلم اینڈ اربن پلانینګ کې څه ډیفرنس دی؟ سلم چې دی جی سلم داسې پلانینګ دی چې په سلم کې نه پراپر سیوریجي نه پراپر د اوبو نظامي نه پراپر د باران د اوبو نظامي او اربن پلانینګ دا دی جی چې دی هر څه غم ورسره وشي کلاو روډونه یي د هغې خپله جنازګاه یي د هغې خپل کرکټ سټیډیم یي د هغې کې خپل لکه هر یو څیز په هغې کې اویلیبل وي. نو زما په خیال چې دی جی پاکستان زیات سلم لګیا دی آبادیږي زم چې دا سلم آباد نشي دا په اربن پلانینګ باندې آباد شي نو دا به ډېر ښه شي. دا به حکومت له بدې کم فایده شته چې حکومت دا زیات ټینشن به ختم شي. لکه په اربن پلانینګ کې خپل سیوریج ټریټمنټ پلانټ جوړوي په سلم کې بیا حکومت جوړوي دا سیز او جی او نو دا به کې بیسیک ډیفرنس دی او جی. سر ګوره لکه نن سبا چې څنګه وخت دی اسلام آباد کې تاسو ګوره مطلب یو اپارټمنټ لایف شروع شو جی جی ٹھیک شو کنه لکه کراچي کې چې څنګه خلکو کول هم داسې دی ځکه چې آبادي سیوا کېږي ځمکه کمیږي هغې سره سره شارټیج اف امینټیز لکه د اوبو مین مسله ده. جی جی اسلام آباد داسې مین ډېر سیکټرز دي چې چېرته اوبه نشته دی. نو تاسو لکه آیا چې خپل سوسایټیز ډیولپ کوئ او یا تاسو هم د دې جواب راکولی چې لکه اوس تاسو کوم کې پی کې کې یا نوښار کې دغه خپل سوسایټیز دغه کوئ هلته دا پرابلم شته دی؟ په دې کې داسې حساب وي چې کله یو سایټ سلیکشن کېږي نو په هغې کې د واټر لیول حکومت هم چې نوسي سړی دی نو ورته وایي چې واټر لیول دلته څه دی. دویم ما دلته په د اسلام آباد کې یو دوه درې سوسایټیانې داسې ولیدې چې هلته د اوبو مسله ده خو هغو چیک ډیمز جوړ کړل دي د باران د اوبه هغو بهر نه پرېږدي هغو ورته ډیم آرټیفیشل ډیم جوړ کړی. د هغه آرټیفیشل ډیم چې دی چې د هغې دوه فایدې دي دا په مختلف په دنیا په نورو حصو کې کېږي خو په اسلام آباد کې دلته دا ایکسرسایز شوی دا پروسس چیک ډیم چې جوړ شي د باران اوبه د ټاون نه ونه وځي په ارضي کې پاتې شي چې پاتې شي چې هغه مسلسل د ګراوند لیول لا چوتئ نو چې هغه د ګراوند لیول لا چوتئ د اوبو شارټیج هلته نه راځي. لکه دلته په د ټکسلا روډ باندې یو ټاون دی چې په هغې کې چیک ډیم هغو جوړ کړی دی ډېر ښکلی ډیولپ کړی دی. نو سر باران چې ونشي نو بیا باران هر کال جړی باران نه کېږي جي چې کوم مین باران یې په کال کې اوس لکه داسې دغه نه که نه یا دومره وشي چې تباهي راشي او یا بالکل نه نو بس یو ټایم کې خوشحالي هم راشي. باران چې دی که نه هر مطلب کال چې د پاکستان کې کېږي اور مونږ دی کې صرف 5% واټر ریزرو کوو باقي ټوله ضایع کېږي. اوس دی کې چې دی کار روان دی الحمدلله اوس څنګه چې د اسلام آباد کې ښه سوسایټیز دی هلته خو تا لپاره مست دی چې 50 to 100 ګیلن واټر ریزرویر ټینک به ته به جوړی خپل کور کې چې ستا رین واټر چې دی هغې کې دی ستا بور چې دی هغه به کنیکټ وي هغې ریزرویر سره چې هغه چې دی مطلب ډرای نشي. خو اصل کې زه وایم د پبلک اویرنس مسله ده. واټر ریسورس پاکستان مطلب خبرو پته نه خو مطلب دا دی چې پاکستان کې واټر ریسورس مسله چې دی نه دی. پاکستان کې دوه شیزونه دی انټرنیشنلی کله چې زه یون کې وم خو دوه کریډټس پاکستان یو دا چې دی څوک دلته چې دی که نه ډیو ټو هنګر ډیث نه دی شوی پاکستان کې مطلب ان د هسټري آف پاکستان اور هر کس چې دی یو ټیم خوراک هغې له میلاویږي صحیح شو. د درېیم د پاکستان سره واټر ایشوز نه دی واټر مینجمنټ ایشوز دی دلته سر او مینجمنټ ایشو دی که نه لکه اوس ګوره دنیا کې تاسو به واټر میټرز هم لګي لکه په دوبۍ کې واټر میټر شته په سعودي عرب کې واټر میټر لګي لکه څنګه چې د بجلی میټر لګي نو په هغې کې چې څومره ډسچارج کېږي د هغې نه د هغې مطابق ستا پسې بل لازم نو که په دغه انداز باندې دا شی کنټرول شي لکه د بجلی بل دومره سړی نه پریشانوي څومره چې د اوبو بل بیا به خلک هېرېږي که نه جي بیا به خلک هغه شان اوبه نه استعمالوي که نه په دلته خو سر والله مونږ خو مطلب زمونږ خو داسې کلچر دی چې په ورځ کې که نه ده لکه ټیوبویل لګېدلي پایپ کلاوي چې بیا میخې هم وینځي پکې غواګانې هم پکې وینځي ګاډي هم څلور سره وینځي نو د دو خبره بالکل ټیک ده چې د دې دغه په کار دی جي مینجمنټ په دا پکې پیشوګانې مینځي نه اوس خو اسلام آباد اور د چې اوبو ضایع کولو خبره ده که نه د انسان دپاره شته نه زیات خلک دا وایي چې باران اوبه ضایع کېږي انسانوں کے لیے جانوروں کے لیے نہیں ہے نه د میټروپولین سټیز کې اوس بین کړی دی د کار مطلب چې د خپل کارپورټ کې کار نه مطلب چې تا سره اکوپمنټ نه وي پراپر زه ونځې تاله به چلانی 5000 روپیز دا کوم ځای کې
ټول اسلام آباد کې دا خو لاګو دی چې څوک ریپورټ وکړي چې ستا په د چې د نیبر کې لګیا ته چې ریپورټ کې سبا کوم پولیس په وندي باندې هغه ټول درې گاډي وینځي او په زمونږ ته ولاړ دا خو دا جرمانه ده چې دا په حیدرآباد پېښور کې هم دا سیستم شته او جی او تاسو جی ډېر سر. چپ ناستې شهزاد صاحب ولې؟ جی دا تاسو دې کوم باره کې تعلیم څه یافته باز شروع کړل نو دې کې وځه لږ سیټ ټکېږم ځکه چې موږ ته دغه سیم دي فیکس اینډ فیګر باندې خبرې نه معلومي او بل شهزاد بھائی چې دا ډیولپمنټس کار کوي زه مارکیټینګ کار کوم نو ډیولپمنټس حواله سره د کافي نالج یو زه بیا مارکیټینګ او زما په فیلډ بدل دی نو ډیولپمنټس خبر راشي ډېر ښه دی جی मार्केटिंग हो ډېر انټرټین والا او زه لږ ریلیکس څنګه شو کې ریلیکس نه شم کنه زما کار هم دي ریلیکس نو څنګه ماډلینګ هم په خپل کوي په او تقریبا موږ په ډیر شوټس کې یو ځای کار سبا خو یې دور دی بس چې څوک هم لګي وروره بس صحیح ده په خوا خو به اکټرانو په هغه هایر کولو کوله کنه په مارکیټینګ کولو اوس ور سره لګي دا اوس خو اے آی په وجه تاسو خپل فیس کاپی رائټ کولی شي اوس خو د لیګل شو په پاکستان کې هم تاسو تللی شي थैंक यू सर फॉर अपडेटिंग us सर सर ना ډېر زیات انفارمیشن ملاويږي دا اصل کې زه گورننس کې هم کنه خو زما خو بس ماشاءالله چې د مولانا صاحب په شان خلک چې دغه شان لکه ترقی به راشي سر دا سره مذهبي سکول نه دی ماشاءالله دوی څومره نو سر دا به څنګه مونږ کوو کلیم نه تاسو د انټلیکچوال پراپرټي ارګنایزیشن ویب سټ باندې لاړ شئ هلته به کلاس 17 کلاس 18 کې به تاسو به ځان به رجسټر کړئ چې دا زما فیس دی څوک نور نه بیا د 6 منثs پروسس وي ښه چې ستا فیس به ولګي چې بھائی څوک چا بل کلیم خو نه دی چې چا بل فیس خو نه دی دا خو هغه 6 منث پورې به کلیم نه راځي ستاسو به فیس چې دی هغه به ریکګنایز د ټول ورلد وایډ ایکټرز اوس ته کوي لګیا ورلد وایډ انفلوئنسرز ته شي کوي لګیا چې کاپی رائټس ولې دا به بل چیلنج هغه لپاره اوس ډیفینیټلی دی مولانا صاحب تاسو ته تاسو کوم کنه زه د خپل د اے آی دي سيزونو باندې ناسم ریسرچ وکوم د انسان له دومره ترقی په کار وکنه نه اصل کې دا دی چې ترقی ستا او ما لاس کې اوس نه دی چې یو زه خبره کوم خزم دلته پړاوم د نیپا نېشنل انسټیټیوټ اف پبلک اډمنسټریشن کې مینجمنٹ ان د ایج اف اے آی خو زه خبره ده کوم چې کله پورې اسټیټ لاس کې درې شیزونه وو تعلیم هیلث او ایمینیشن اسلامیک ایرا کې د پروډکشن اسټیټ کنټرول کېو او د اسټیټ چاله چې دی کنه په لاس نه راکړی وه کله چې د شیزونه پرایویټ شوي دي تاسو به ګورئ چې ټوله دنیا کې تباهي راغلی دی ایجوکیشن اوس وګورئ چې کله ایجوکیشن اوس ماشومان له څومره مشکل شوی دی دا پرایویټ سکول دی دا پرایویټ کې بیا پکې کیټګریز دی بیا چې ته هیلث له لاړ شي مطلب سر پرایویټایزیشن کې پاکستان کې خو فائدہ ده خلکو ته نه هغه خو بزنسمن له هر شي کې فائدہ ده کنه دلته خو چې پرایویټایز شي نو بټ پبلک اوس وګورئ چې ایرلاین وګورئ کنه ها اوس وګورئ تاسو چې اوس امریکا کې وګورئ چې امینیشن طالب د سه ملاوي څنګه چې د فروټ آله ټیکساس اور الته بارو ورځ به ته کیسې به اورې چې مطلب 2 کسان مړ شو 3 کسان چې مطلب at the age of 12 and 13 a child has murdered someone مطلب اورې یو د تاسو له یادې جی ټی ای گیم وو هغه ما چې کله زتلم 2016 کې زه امریکا وم خو زه مارکیټ ته لاړم زه مطلب اوس پورې گیمینګ کوم خو ما چې هغه چې یاره جی ټی ای نیو ورژنز چې دی هغه ما ته وایي خنه یو امریکا کې بین دی جی ټی ما ولې اوس دلته شوی چې یو ماشوم گیم کوله هغه باندې دوره اثر راغو چې هغه خپل پلار پسټل واغسته روډ باندې لاړ دوه پولیس ولې مړ کو صحیح کنه خو د سایکولوژي د ډیولپمنٹ چې دی دا بیا به ریورس کیږي پر دې باره کې د دې چې اویرنس ډیر ضروری دی چې موږ خپل ماشومان له کنټرول لرو هغه باندې مطلب زموږ چیک اینڈ بیلنس یې خپل ماشومان سره پر دې اوایډ کول ولې نه وایم چې ولې دې سره دې بغیر به تاسو نه چلےږي موږ الریډي ډیر شي خبره کوي کنه جی تاسو مزه کوو زه خپل ودی شي باندې ریسرچ کوم زه خپل په اے آی باندې کار کوم زه ما مارکیټینګ کمپنی پیج چلوم نو هغه هم په اے آی باندې ډیر زیات مینیج کوم لکه دا نه یم چې تاسو په اے آی باندې کار مکوئ یا تاسو دا غي نه لري شي او که تاسو ګورئ زمونږ چې پخواني کم پاکستان خلکو مشرانو دا غو ایج تاسو کتل نو دا به 120 سال ته رسیدل 130 سال ته وغیرہ رسیدل او په ایج کې به مړ کېدل اوس بیا رو پورو را ل 100 تا 90 تا اوس 80 تا اوس د ایج پاکستان کې روان دی 55 ایئرز ته دغه شانتي په ټوله دنیا کې د ایج کمیږي دا به دی وجه باندې چې انسان تقریبا کارونه په خپل باندې پرې خو د هغه اے آی طرف ته لاړه کمپیوټر سایت ته لاړه نو دا دومره ډیره ترقی چې دا کنه جن زی چې کوم دا دغه ده کنه دا خپل ذهن خو دومره کار زه ام اس سټوډنټ پڑھاوم کنه هغه ورځ به یو اسایمنټ هغه لمه راکوم او اس سم کوي خپل انټروډکشن 15 لاینز ماته ولیکه
هغه به یې MS स्टूडेंट्स हो نو او زما چې مطلب اور پاکستان ټاپ ګریډ انسټیټیوټ دی چرته زه پڑھاوم لګیا مطلب هغه کې دوره سخت نه و په خپل مطلب په خپل ولیکي ولې چې دلته اکیډمیک چې دی مار چې یاد پهله ځل راغلی ما تیر کال کله چې واپس راغلی ما خو ما چې دی ډین ته کمپلین شوی دوه کمپلین شوی دا چې سر چې دی انګریزي کې خبره کوي دا چې دی مطلب بایلینګول نه دی ما وایي چې دا خو بھائی بایلاس دی HEC कि पाकिस्तान हायर एजुकेशन ऑफिशियल लैंग्वेज इज इंग्लिश लाइक मतलब मतलब जब دینا بغیر خلک به پوهیږي او بل دلته ټیچر عادت کړی دي سټوډنټ سلایډونه باندې چې د سلایډز آل او بس دی وای دینا به زما پوسو کوم دنه هغه نه ریسرچ پیپر وای نه چې هغه ل مطلب ایکسپوژر راکې دلته چې ایکسپریمنټس نشته چې دی بیا هغه ماشوم لپاره چې دی کنه بالکل ګراوندز لیمیټډ شي چې یونیورسيټي راځي کله چې یونیورسيټي نه فارغيږي بیا هغه له پته لګي چې را ما سره سکل سیټ نشته د academia.edu موږ ریسرچ کړو تیر کال کې د پاکستان کې موږ کله HR یو کانفرنس وکړو الته موږ سنسس واغستو هغه نه خو 76% HR وایي یاره دا چې فرش ګریډز دی کنه زموږ زړه کېږي چې دی ولا چې دی اون بورډ کوم دینه خدي چې زموږ سره چې څوک دی کنه هغه له 50000 60000 به زیات راکو هغه به ایکسترا کار وکړي هغه سره دوه انټرن به ولګو خو دا وجه دی چې سکل سیټ چې دی کنه جی جی سشي چې راځي هغه باندې خپل ګریپ وکي بیا کنټرول استالاس کې دی چې صورت استعمالي نه ترقی سره سره ګوره لکه هغه چې څومره پوزټیویټیز دي نیگیټیویټیز هم شته کنه لکه ګوره مونږ چې کله کالج کې نو مونږ ته یو اساینمنت ملاو شو او جی دا چې کوم دی کنه په دې باندې تاسو ریسرچ وکړئ نو مونږ لایبرری ته تلو هغه کتاب به مو راغستو لایبرری به مو سټډي کوله او کتاب به مو دغه کول کنه لکه مونږ هغه چې کوم نالج دا اوس مونږ ته یاد دی ته نه ماشوم خو چې کوم دی ښه ډاکټر جی ګوګل دا یا چیټ جی پی ټي یا فلان نو تاسو ډیپندنٹ شوي کنه خپل هغه ابیلیټیز خو تاسو هغه شان نه شوي نو دا مسله خوشته پکې اوس د رمضان ترانسمیشن تاسو کوي د دې کې ومخ کې څومره ډیر کارونه او سکرپټ رائټینګ بیل دی د شو کم ماډل تیارول دي پورو سيزونه دي هغه ته AI ته ورکو ته A to Z هغه ټول سیز هغه مینج کوي کنه صحیح خبر نو په دې وجه باندې ډیر خلکو کار خراب شي ډیر سکیل پر خلک به چې هغه ته په سکیل باندې پورو وبو راسي دي هغه پورو سایډ لاین کیږي اوس خو تقریبا د ماډلانو ضرورت هم ختم شو کنه ډیر ځات ریسټیټ کتنیانو ایډز ګوري چې پای کې د AI ماډلانو راغلي دی هغه ول ایډ جوړي او خلک هغه ته ریسپانس هم ورکړي مفتی صاحب دا خبره خو بکیږي اختر روان دی مونږه به فطرانه څنګه چې ما تاسو نه پهلم ته پوسو کو نو دا فطرانه فرض پچا چي فطرانه اصل واجب چې د څنګه چې خو یو خو زکات حسابي کنه پر فطرانه چې د هر مسلمان باندې فرض دي چې باندې مفلسی نه مفلسی د چې هغه مطلب دوره حالات خرابي چې مطلب هغه سره یو ټیم روټي دي نه خو هغه د نفارض باقي هر چا باندې چې دی کنه دا واجب دی چې هغه ورکي دوره علماء وایي چې تاسو سره فطرانه دوره راشي چې ته چې د هغه کې خپل فطرانه ورکول شي کم از کم یو کس چې د کور کې خو لازمی دی چې ته ورکې خپل فطرانه ولې چې دا ډیر مطلب چې د فطرانه د چې د واجب د سده چې هر چا باندې څوک مسلمان دی چې روزي ګټلې او نه ګټلې کنه هغه باندې صحیح چې او د سمي چې یو ماشوم چې پته ولګیدو چې بای هغه عید نه مطلب عید مونږ نه پهله چې د اختر مونږ نه پهله چې هغه پیدایش شوی دی بیا هغه باندې چې دی دا مطلب هغه فطرانه به تاسو راکې جی جی شهزاد بھائی ماشاءالله تمرا ستر بزنس مو دی د لینډ ډیولپمنٹ سوسایټیز ډیولپمنٹ او نن سبا چې کوم دینو لکه د پاورټي چې کوم یو ریشو دا غډه زیاته شو کنه لکه کیلو بالکل لګرال نو څه غریب خلکو د پارم څه داسې سکیم شته د کنه یاره جی زکات او خیرات او صدقات چې دا چې څومره پټي هغه عمر خي او زمونږ چې کم شهزاد بھائی ته پته ده مونږ چې کم کمنی چلو جنو هغه نو اوس تقریبا ریسنټلی مونږ سره 300 پیکیجز د رمضان نمخ کې ور کړیو مونږ یو کس نه پکچر نه دی وختله ځکه چې مونږ د الله درزاده پر ور کړل انسانانو کی کوي یو لاس نه بل لاس ما خبره وای او نن سبا چې کم کار دی نو نیکی کر فیسبوک په ډال هغه چې مونږ نه دی کړی جو نور چې سیا کوي ان شاء الله پلانینګ زموږ د شهزاد بھائی دامي چې ان شاء الله اوس خدای زمونږ ایج 30 او د دې 29 مونږ وایو چې را 50 پلس شو او جی او 30 and 39 29 جی
نو موږ دا پلانینګ کوو چې ان شاء الله 50-55 ته ورسو جنو د خپل چې څو پراپرټ سم کړي دا غي نه بس شیرز یتیمانانو وړو د سکول لپاره یا په هیلث سېکټر کې څه کول نو دا زمونږ پلانینګ په اخر کې هم دغه دی چې خو دا د چې دا سیزونه درته چې اوس یو ګول هم دی او یو سټرګل هم دی لګیا یو پکې خو الټیمیټ ګول هم بیا دغه طرف ته د مور پلار په نوم باندې څه جوړ کړي چې بیا هغه چلولي لکه دغه په مستقبل کې هم دغه پلانینګ ان شاء الله شته دی ماشاءالله او جی وا ډېره ښه خبره ده جی نن سبا خو ګورئ چې توبه استغفار خلک خانه کعبه کې ولاړي حرم شریف سره موبایل داسې نیولی جی جی دا ګوره زه حرم ته ولاړ یم نو هغه به څنګه عبادت وي هغه به یو ډیووشن وي مطلب موږ ما دا ریسنټلی تری چې د اتم روزه باندې موږ رالو د عمرې نه او جی وا نو چا ویل دعا وکړه ما تصویر ونسو ما تصویر وباسه ما چې تاسو څنګه چل دی تصویر ونسو موبایل لاواله ویډیو دا سړی یو باقاعده یو سړی دا بزنس شروع کړی ویل چې سو کم چرته نه دا زما نمبر دی 500 ریال بلګي خپل تصویر رولې زه وستا دوا وکم او جی وا حالانکه الله تعالی وایي چې تکله مال راځي نو ته اسی راځي لکه سړی چې څنګه په کفن کې راځي کفن کې اصل کې د احرام خو دې چیز دی نو موږ چې لاړو کنه چې بس بیا زموږ موبایل یو ارسه سیټ شوی موږ بس دې راغلی یو او اوس د خپل عبادت پکار دی دا خو ما په خیال دی چې ایتر سعودي ګورنمنت ته یو ډېر سټریکټ دا اکشن غستل پکار دی چې موبایل سیل فون چې کم دی کنه اصل کې د انسان خپل یې کنه مونږ چې د بل شو کولو د خو یو عادت خو زموږ شوی دی کنه شو اف ودا عمره خو ما خپل پلار د چې زکړو تاسو له چې مونږ چې زما پلار مطلب اوس پورې خو اوس بیډ ریډن هم دی کنه الله پاک هغه چې د خپل کول رہے مطلب اوس هم روان دي ما سره 25 باندې مطلب بیډ ریډن دی اور وایي چې زبازام ان شاء الله په یقیني او چاله خبر نه کور کې خمونږ هم پته نه لګیدو کله چې پلار فلایټ مونږ پته چې دی به روان دی په لازمي ویل چې به چاله خبره مکوي او چا ویل کجور نه درو ابه زم وایي څه خو غلطه چې د پرچیزینګ له خونه تل مزه خپل تل چې تاسو لري چې ځاله لاړ شه کجور مال ابه زمزم خو کوي چې ډیر زله پلار راغله د غلاس کې ابه زمزم نو خو ما غینې زده کړې چې عبادت چې دی د عبادت د ځان لپاره دی او ځان فوکس کول ډیر ضروری دی اته چاله دعا کې هغه کې هغه خو خبره ده خو پر زمونږ د شو اف ډیر زیات شو او دیزل څنګه چې خبرو کو او چې پرون یو کسره مې خبره کوله مکه کې او 15000 موبایل چې دی کنه د ټیم عمل مکه چې د کعبه حرم فیسیلیټیشن سنټر کې پرته دی چې کوم مطلب ماته شوی دی الته غوله ملاو شوی دی مطاف نه 15000 موبایل دی داسې پرته دی مطلب دوره راشو یو مطلب 11 لک پیپل چې دی دیزل مطلب مور دین 1.2 میلیون پیپل چې دی هغه مطاف مطلب چې د طواف کړی دی ورځ د سیم راغلی د ټیم ډیر رش دی ډیر رش وږي او د موبایل په وجه ډیر رش نه دې ځل خو ډیر رش دی مطلب د کالچر روان دی کنه دا ولې بس دا الله طرف نه یې سنای وا دا او حج نه ډیر رش وږي ها مونږ چې کوم رش لیدل کنه جی رائټ ناو مطلب فلایټونه مطلب جی افراسیاب خان سوپ تیار شو ریډي دی او مونږ ډیش آوټ کو سر او دا مونږ جوړ کړو په ډالډا کوکنگ آئل کې او جہاں مامتا وہاں ڈالڈا بالکل ہر ماں چاہتی ہے کہ کھانا مزیدار بھی ہو اور غذائیت سے بھرپور بھی جہاں ڈالڈا کوکنگ آئل دیتا ہے ہمارا بھرپور ساتھ کیونکہ جہاں مامتا وہاں ڈالڈا جی مینوالو دلته به واخلو یو وړوکی شان بریک بخیر رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان ویلکم بیک هم پښتو ون رمضان ټرانسمیشن په خیر رمضان کې یو ځل بیا مونږ تاسو ته هرکلی وایو او مونږ سره شهزاد صاحب موجود دی شهزاد صاحب پیسو والا خلک خو راتلی شي ریل اسټیټ ته کنه بغیر پیسو والا هم راتلی شي بالکل راتلی شي ودی جواب بزم شهزاد بھائی درکې جی جی او څه سکوپ دی دا خلکو د پاره چا سره چې څه بیک اپ نشته دی یا دا ستاسو ډېر زیات ضروری کوېسچن دی وہی کہنا وہی کچھ لوگ ہیرو کے گھر پیدا ہوتے اور کچھ لوگ ہیرو پیدا ہوتے نو دنیا کې د هیچا دپاره مخه نیول نشته دی څنګه شهزاد عالم والد صاحب دی نو هغه محنت کړی دی او اوس دوی ته د هغوی سپورټ میلاو دی نو دغه شانتي زموږ چې مردان کې کوم آفس دی په دې کې زموږ سره څومره خلک هم اوس نوي راځي کار کوي نو هغه یا سټوډنټس دي فاینل ایئرز یې دي د ګریجویشن یا یې ګریجویشن کړی دی هغه لکان زموږ سره کار کوي او هغه وداوټ انویسټمنټ راځي ریل اسټیټ ته
او په مارکیټینګ باندې اول مونږ پوهې کوو میاشت یوه نیمه میاشت د هغوی ټریننګ کېږي بیا مونږ هغه پریکټیکل فیلډ ته ور واچو او په هغې باندې مارکیټینګ کوو څنګه وختي مونږ خبره وکړه تاسو وایي چې اوس ماډلان تاسو په خپله ماډلینګ کوئ یا مطلب ایډ شوټ کوئ نو دوی زموږ چې څومره هم دغه نوي فرش هلکان نازي نو ما خپله جرنالیزم کړی دی دغه هلکان زه دې ته هم ټرین کوم هغوی له ویډیوز جوړوو مونږ او پراپر هغوی مونږ ګایډ کوو او هغه بیا اوس دومره قابلان شوي دي چې شپږ اووه میاشتې وشي نو هغه پوره ماډلان هم دي په خپله ایډونه هم جوړوي او کلاینټ سره په خپله لګیایي او رو په رو مشهور کېږي دغه شانتي او کلاینټ یو خپل ویډیو جوړېږي نو په دې وجه باندې د هغو سره هم پیسې راځي نو اسان کار دی چې څومره هم فرش خلک دی که هغو سپورټ نشته دی هغه هم راتلی شي او په ریل اسټیټ کې مخکې تللی شي سر تاسو سوشل میډیا مارکیټینګ کوئ جی موږ د سوشل میډیا مارکیټینګ کوو او مخکې چې کوم دور و شهزاد عالم والد صاحب کله کله زموږ سره کیني نو هغه وایي چې موږ به مارکیټینګ کوو نو ډېر ګران کار به یو خو به آبادي ډېره زیاته کمه وه موږ ته به پته ولګېده چې پلانکې سړی دی هغه دا ځای اخیستی شي یا پلاټ اخیستی شي ځمکه اخیستی شي نو هغه به مونږ په هغې پسې تلو سفر به هم کوو هغه سړی به هم بیا کنوینس کوو هغه څیز به هم پراډکټ به هغې ته مونږ ورکوو اوس خو دومره اسانه شوي ده چې تاسو وګورئ څومره پراډکټس هغه سوشل میډیا ته راغلي دي اوس که یو نوی هلک هم دی که خپل پراډکټ ورسره نشته دی را دي شي د بل چا پراډکټ یې سیل کوي او ځان دپاره د پکې پیسې ګټي نو سوشل میډیا خو دا څیزونه مونږ ته ډېر زیات اسان کړي دي چې هر سړی راتلی شي که هغه ریل اسټیټ نه دنیا غټ نه غټ بزنس کولی شي که هغه د ګاډو کار کول غواړي هر قسم څیز سوشل میډیا د خېجوه خرڅوه ځان له پکې پیسې ګټه شهزاد بھائی لکه تاسو والد صاحب ماشاءالله سیلف میډ دی په خپله که نه هغوی محنت کړی دی نو اکثر دا چې کوم سیلف میډ خلک یي که نه هغوی د خپلو بچو ته دغه پیسې یا هغه مراعات یو ایویلیویشن ورکوي چې بچې دا ګوره ډېر په ګرانه ګټلي شوي دي دا خو نه ده چې بالکل بس څه سخت یې در باندې کړي دي څه ټریننګ درته کړی دی که نه یاره جی زما سره د اف ایس سی پورې موبایل نه و او د بي ایس پورې زما سره ګاډی هم نه و لوکل ګاډي کې به زه نوښار نه پېښور ته تلم هغې به ما ته ویل چې زه ستاسو نه ایسي جوړول غواړم چې یو چکن نه جي یو کورنی چکن نه نیولی کېږي په هغې پسې منډه وه به رانیسې او یو یې پارمې چې لږ ټوپ وی راونیسې ټوپ چېرته وایي سره ډایرکټ بس راچوتی کا نو ما ته ویل چې ورکر به جوړېږي او دغه پارمې چرګ به نه جوړېږي کورنی چرګ به جوړېږي چې منډه وهې څوک دې راونیسي تیل وښکلي دي ښه سټرګل هم کړی دی جی بالکل موږ پیسه د سټوډنټ لایف کې اړو لیدلې نه ده نو بیا چې موږ ریل لایف ته رالو موږ دا هر څه ولیدل نو موږ بیا ډېر محنت سټارټ کړو چې دا هر څه بیا د هغه شیز قدر جي نو په دغه انداز باندې دغه دی جي هغه ماته دومره شوق کوي د بزنس سره جي اما ته وایي که دا ماشاءالله زما درې خویندې دي وایي که په دې پښتون معاشره کې درې ونه ډاکټرانې دي MBBS یې کړی دي نو ما ته وایي که د دو بزنس وی که نه د زنانه و نو وایي دا ما بزنس ته چیرې خو نشته بس دا به وایي ډاکټرانې شي جی سر اسامه صاحب تاسو په دې خبره باندې ما یو خبره وکړه چې ماشومانو ته هغه وایي که نه چې ایویلیویشن پکار دی د څیزونو بالکل اصل کې انټرسټ یو زما فادر چې دی هغه انډسټریلسټ هم دی او کنسټرکشن بیک ګراوند دی او زما رور دی ماشاءالله ان his age of 22 years خپل هغه ځان له فیکټري جوړه کړې ده میټریک نه پس ور خپل کار یې پرېښودلی او سیلز نه چې دی هغه اوس خپل چې دی یونټ چلي لکه 180 پیپل یونټ دی هغې خپل خو زه وایم چې دا انټرسټ خبره وي چا مطلب اوس ما چې کوم جابس کړی دی زما په رور چې دی چې منت کې ټول سټرګل سره ګټلی دی ما چې دی 9 to 5 جاب نه چې دی په همیشه ګټلی دی خو دا زه وایم چې دا خپل هر کس انټرسټ وي خو چې سټوډنټ انټرسټ زموږ پاکستان کې چې کمی دی که هغه دی کیریئر کاونسلینګ ماشوم له پته نه زما انټرسټ څه دی د څه له کار کوم لګیا چې کله ډیګري ختم شي هغې له پته ولګي یاره دا چې دی زما انټرسټ خو دا وه زه خو او هغې ډیګري کې ټول انویسټمنټ هم ضایع شي سو هغې زه ماشومانو له زه وایم چې یاره یو ځل چې دی ځان له صرف ډاکټر انجینیر دی نه چې دی غټ یو چې دی بیک ګراوند دی اور هغه چې دی سټوډنټ دی چې دی په یو ښه غوندې کیریئر کاونسلینګ سیټ اپ یې جوړ شي څنګه دی ریل اسټیټ هم خبره وکړو ضروري نه دی چې څه چې دی وګټل چې دی چې څه کس چې دی سیمنټ خرڅ کړي هغه به د ښیي دی نه څه ټایم یې مونږ کتلی چې څوک د چتراله خبره کومه څوک هغه زمرد خرڅوي هغې دومره قدر نه وي چې څوک سلاجید خرڅوي هغې مطلب هغې سره ډېر وي ډیپینډ کوي چې کسټمر څوک دی که نه په انټرسټ هم وي که نه انټرسټ چې دی ډېر مطلب چې تا هغه کار چې دی صرف پیسو لکې لګي یا ستا انټرسټ یا ستا ایکسپوژر ستا ایکسپلوریشن هم هغې کې انوالو دی که نه سر لکه تاسو ووایي ماشاءالله چې دواړو نه تاسو دا کوشچن دی چې والد صاحب چې کوم دی نو په تاسو باندې سختیان هم کړی وي تعلیم هم کړی و خو نن سبا داسې یو دور راغو چې
سوشل میډیا پلیټفارم دی او داسې اپس دي چې انپړه غوندې خلک دي وروره هغوی چې کوم دی اپسرډ کانټینټ جوړ کړي او $1 ملین جوړوي نو دا خپلو بچو ته دغه تربیت ورکول پکار دی که نه آیا یو سبق ضروری دی که پیسه ضروری ده یاره جی انیشلی سبق ډېر ضروری دی بیسک چې کوم دی که نه بنیاد ضروري نه دی چې بھئی سبق باندې ته پیسې وګټې دا د شعور دپاره پکار دی په سوسایټۍ کې ناستې پاستې دپاره پکار دی په دې کې شهزاد بھائی څنګه خبره وکړه ایج کم شو اوس نو لکه زه اوس ګورم جی زمانه چې کم کشر رور دی نو ماته وایي چې زه به په خپلو بچو باندې ہوم ایجوکیشن کوم مال ہوم ایجوکیشن صحیح اب کین هاوس ګریجویټ دی نو لږ دغه خبرې کوي होम एजुकेशन نو مال ہوم ایجوکیشن څه مطلب اما ته وایي چې د لکه دا ماشوم مونږ اول نرسري ته ولېږو بیا پریپ ته ولېږو بیا فرسټ کلاس ته ولېږو بیا سیکنډ ته ولېږو تھرډ ته وایي د دې مونږ 12 سال ضایع کړو ایجونه کم شوي دي الریډي وایي داسې پکار ده چې د دې لسمه پورې د ایجوکیشن نه دی د 8th کلاسه پورې چې دا کور وکړي د له ټیوشن ونسي او دا کور ته راځي او دا ډیګري او ډایرک او لیولز ته دا اپلای وکړي کیمبرج یونیورسيټي ته ډایرک او لیولز میټرک شو جی د او لیولز نه پس بیا ا لیولز بس په او ا لیولز کې دا تاسو نه کوي چې تا کوم سکول نشاته سبق ویلې بس وای زما ایگزام پاس کا بس تعالی سم مو کو اوبجیکټیو دی بس دا هغه لس کاله د ماشوم چې دی کنه جی هغه within 2 to 3 years کې کور شي بل دلته خو زمونږ چې کم عام میټرک دی ایگزام نو هغه کې دا وایي چې یاره تبا خامخا 16 سال دی که 14 سال دی کې ته میټرک ایگزام ته پیر کېدی شي په کیمبرج کې د لسو کالو ماشوم هم اپلای کېدی شي ښه په هغې ګډو داسې شته نه چې یاره تا شاته څه ویل دي او څومره ایج دی نو دا په ګډو شته نه نو زه یم چې دغه طرف ته زیات خلک لاړ شي نو دې څه به خلک زر ګریجویټ کېږي لکه چې یو کس مثال په طور زه د 22 ایج کې زه ګریجویټ شوی وم نو نارمل کس چې دی هغه به په 16 او 17 سال کې ګریجویټ کېږي بي ایس به هغې کمپلیټ کړی دې سره دا یو فلو نه دی ګوره د سکول ته تګ یو ډسپلن یونیفارم اچول ماشومانو سره ودرېدل هغه کلاس کې چې کوم دی نو دا یو ریس کول چې زه به د دنه مخکې کېږم د ما نه ښه پرفارمنس یاره چې دا ریس چې دی که نه چې دی خو موږ ډسکرج کړي یو هر ماشوم خو د سبق دپاره جوړ نه وي که نه جي لکه زه به تاسو ته ووایم زه به په کلاس کې زما یو بل کزن و زما هغه کلاس پیلو شهزاد بهیر یو کلاس جونیر و هغه زما نه همیشه مخکې راتلو زه الله تعالی بل څه پیدا کړی وم هغه الله تعالی بل څه پیدا کړی زه چې به کوم ځای کې فټ کېدم زه هلته خدای پاک فټ کړم د خبرې مقصد مې دا دی چې تعلیم د شعور دپاره پکار دی ریس دپاره ډو پکار نه دی چې یاره خامخا دي دا ماشوم ته ولې 1 نمبر رانلي زه کله کور وایم زما زوی ته به څوک دا نه وایي ګوره چې ته ولې ما چې په کلاس کې 38 کسان و 38 نمبر دی راځي زه ورته نه وایم چې خامخا فرسټ راشه د هغې وجه دا دی چې ولې یې په ریس کې واچوم دا خو ډسکرج شو دا چې بیا مخکې راځي بزنس ته یا نور څه ته ضروري نه دی چې ریل اسټیټ ته به راځي خو دا چې څه ته راځي دا بیا ډیسیژن باندې پاور بنوي دا به هېرېږي په هر څه کې ډسکرج به وي نو موږ له پکار دا دی چې موږ ماشومان انکرج وساتو صرف د غلطو پلتو نه ادې نه ساتل پکار دي فرست پوزیشن از ناٹ د ګول هر کس د فرست پوزیشن لپاره نه جي زما تاسو دوانو نه سوال دی شهزاد بھائی نه بوکو کنه شهزاد بھائی ډېر جی نو تاسو مطلب دومره کم عمر کې ماشاءالله دومره کامیابیاں حاصل کړي دي کنه نو لایف کې څه چیلنجز راغلي دي لایف کو ټول د چیلنجز نه ډک دی او دا داسې انسان به نه وي که هغه په ژوند په هر پیک باندې وي هغې ته به نور چیلنجز هم وي او اوس هغه دوکبري کهاني اته نشو کولی دا د سختې راباندې تېرې شوي دي ځکه هغه ځکه د ارباز صاحب نه تپوس وکړو ارباز صاحب راته اوس په خپله په جړا شوی چې لکه ما باندې دا سخت نه بغیر خو ژوند کې ژوند نشته دی او دا اوس هم چې په کوم سټیج باندې یو نو شکر دی الحمدلله هر څه اویلیبل دي خو بیا هم د نیکسټ سټیپ دپاره چې اوس په دې ټایم کې مونږ کوم پیز نه تېرېږو نو دا هم یو چیلنجینګ پوینټ دی نو دا همیشه وي او دا به سر فیوچر پلانز څه دي فیوچر پلانز خو ډېر زیات دي ښه هاوسینګ سوسایټیز جوړول دي د هغې نه علاوه د دې ملک دپاره هم څه کول دي د دې د عوام دپاره هم ډېر څه کول دي ځکه ژوند صرف دا نه دی چې ځان له وګټو ځان له وخو انسان هغه دی چې هغه نه نور خلکو ته خیر ورسي نو ارادې هم دغه دي چې د دې نه بعد رانه نورو خلکو ته هم خیر ورسي جی انشاءالله جی ډېره مننه تاسو ډېره ښې خبرې وکړئ جی مفتي صاحب څه کنکلوډ زه یو واقعه مې دې نه یاد شوه چې فرست پوزیشن خبر وکړو زموږ یو ملګری د هغې تیمرګره کې سکول دی خو هغه ما د شپې فون وکړ تاسو کیسه وکړه هغه په ما را یاد شو خو یاره ما سره کیسه هغه چې دی یو پرایویټ سکول چلی رینټډ بلډینګ کې خو هغه چې دی لینډ اونر ماته رالو چې سهار ما ماشوم ته چې تاسو میډل نه راکړ که نه د بلډینګ ما را خالي کړې خو هغه وایي چې یاره اوس هغې له څه شي اواډ راکړو ما ویل هغې را چې بیسټ یونیفارم اواډ هغې له جوړه کړه تاسو
چې بیسټ یونیفارم ټولو نه ښه یونیفارم اچولی دی اچولی په دی. کال یې خو په هغې له اواډ راکوي خو دا چې دی دې سره اګري کومه چې د اواډ سیسټم دا چې کله داسې کوي یو پرایویټ سکول تاسو چې اواډ سرمني کې لاړ شئ تاسو به لیونی شئ مطلب آر کې دوره کیټګریز دی اواډ دوره به ستاسو آیفا کې به مري ایوارډ برای حوصله افزایی حوصله افزایی. مطلب ډک دی ډیره مننه سر تاسو ډیره مننه مفتی صاحب شهزاد صاحب او ډیر خوند وکړو جی ډیر خوندور یو محفل او ډیر انفورمیټیو او تاسو غونته کې خلک چې کوم دي کنه دا انسپریشن دی نیو کمرز لپاره او دا دوا ده چې الله تعالی مو چې سم خپل تاسو نور مخکې پلان دي الله مو پاره کې کامیاب وساتي مفتی صاحب تاسو هم ډیره مننه او ډیره ښه خبرې تاسو مو کې او ما تاسو دغه یو دغه انګل نو پته مونږ دې نه مخکې خو تاسو سره صرف مذهبي خبرې کولې او سر ماشاءالله ډېر زبردست نو مینوالو زموږ پروګرام ختمي خو د پروګرام انډینګ چې کوم دی کنه هغه زموږ یو ریپورټر دی حسن مهدی او هغه په دې وخت کې چې کوم دی نو په F11 کې د سکون او د کرشي چې کوم هیمپرز دي هغه لګیا دی ډسټریبیوټ کوي نو په زموږ طرف نه چې کوم دی نو بخښنه غواړو ان شاء الله سبا به تاسو سره دوباره ملاقات کوو خپل ډیر خیال ساتئ اینڈ اوور ټو حسن مهدی جی ارباز سر دلته زه فی الحال موجود یم په F11 کې دی هیلپینګ هینډز والو سره او مونږ دلته شاهرخ خان بھائی مونږ له ټایم راکړی د خپل دوی دلته فاونډر دی هم د هیلپینګ هینډز اسوسییشن والا او دوی دلته فری افتالیان ورکې د ډیر ټایم نه ورکې نو نن راځي دوی نه تاسو کو چې صحیح حساب کتاب دی جی السلام علیکم شاهرخ بھائی وعلیکم السلام څنګه چل دي تاسو خیر جی خیریت تاسو خیم ښه د دې تاسو آغاز څنګه غسته دي جی د دې آغاز ما اصل کې یونیورسيټي نه سٹارټ کړو چې کوم 2016 کې مونږ د دې سٹارټ اخسته او پهله مونږ جعفر چوک کې کولو او غین علاوه دا اوس مونږ د لسم کال دی الحمدلله مونږ دغه افطار دسترخوان اختتام کو غین علاوه ورسره مونږ راشن ډرایو کو رمضان کې او بلډ لکه مطلب تلیسیمیا پیشنټس لپاره بلډ هم ورکو اورال چې کوم هیلپینګ هینډز دی هغه مونږ د ایجوکیشن لپاره سٹارټ کړو او ایجوکیشن سره سره اوس مونږ میډیکل کیسز شول نور د کیسونو راځي ډیفرنٹ فلډ ریلیټډ شول نو هغه مونږ ډیل کوو دغه تاسو سره تقریبا لکه څومره ممبرز دي ممبرز آل اوور پاکستان ما سره ډیر زیات دي لکه سټي وایز اسلام آباد کې چې وګوره 500 600 پلس ممبرز چې کوم اکټیو ممبر دي ما سره اسلام آباد کې دي د سه بنو زموږ یو ډیر خمین ټیم دی پېښور ټیم دی کراچي کې زموږ یو ټیم شته دی لکه آل اوور پاکستان آلموست 5000 10000 پورې د سه مکس مطلب مونږ ته شته دی ماشاءالله والنټیرز لکه ډیر زیات دي ممبرز دومره رجسټرډ ممبرشپ هم دی دومره نه خو والنټیرز مطلب ډیر زیات دي زبردست او د دې چې راکم لکه فندینګ دی نو دا تاسو لکه څنګه حساب د خپل جیب نه ورکوي کنه تاسو ته فندینګ راځي د دې څه حساب کتاب دی فندینګ چې کوم دی چې دا ټول والنټیر بیس اورګنایزیشن دی مونږ خپل ملګرو جوړ کړی دا نو مونږ دا ټول لکه ملګری یاران دوستان په خپل کې لکه مطلب یا مونږ فیسبوک باندې یا واتس اپ سټیټسز باندې مونږ لګو یا مونږ خپل کور والا شول یا د رشتہ داران شول ملګری یاران دوستان شول مونږ ټول فندینګ لګا دیشي نه کو په خپل کې کوو ها ماشاءالله دا خو ډیر زیات زبردست کار دی خطا سو ویل چې لکه تاسو په بنو کې کار دی په پېښور کې کار دی اسلام آباد کې کار دی لکه تاسو دا آل اراوند پاکستان دی صرف لکه یو شهر او یو ځای ته مخصوص نه دی او جی بالکل دا آل اوور پاکستان مونږ ورکینګ کوو لکه اوس دا ریسنټلی چې کوم بونیر کې فلډ راغلو په دې فلډ کې مونږ ډیر زیات کار کړی دی دین علاوه چې کوم شي لکه مطلب د څه هیزرد راشي نو هغه کې مونږ کوشش دای چې مونږ هر ځای ته ورسو لکه جنگ پنجاب سایډ تک وګوره جنگ ایریا ستم مونږ په سیلاب کې هغه راشن لکه مطلب 200 پلس فیملیز ته مونږ راشن رسولې دي د څه بونیر کې مونږ رسولې دي نو مطلب آل اوور پاکستان مونږ ماشاءالله ډیره مهرباني تاسو مال خپل ځای ټایم راکړو السلام علیکم جی ارباز سر دا هو مونږ سره فاونډر دی هیلپینګ هینډ والا اور د مونږ سوالونه وکړل چې کم خلک بم لکه وندر کوي او کم خلک لکه په ذهن کې راځي رمضان